الله عليه وسلم نبيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نن زیری باس مسله زمون هغه مسله د رفع الیدین ده. دا مسله نن سبا لا مذهب ډېر زیاته معرکت الارا ګرځولې. اوس خو هغه زور مات شو، خو مخکې وخت کې په دې ډېر زور او شدت کو. مسله انتهایی اسانه ده، خو باغې باندې پوهېدل ضروری دي. اول نمبر دې مسله کې تعریفات کې تاسو راواخلئ. المدعی من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل او التنبیه. هر فریق مدعی هم دی، مدعی علیه هم دی. په باب د سنیت کې هغوی مدعی مونږ مدعی علیه، په باب د نسخ او ترک کې مونږ مدعی هغوی مدعی علیه. دویم تعریف کې تاسو وګورئ المدعی من اذا ترک ترک. نو باقي کې هر فریق مدعی مدعی علیه راځي. باقي دو تعریفونه المدعی من یثبت امرا زائدا او المدعی من یخالف الظاهر. دغه دو تعریفات خالص باغوي پټ کی امر زائد او خلاف الاصل داوا بیا دا غوي ده. او په دې باب کې اصل مشکل دا وی تاسو کله په دې موضوع مناظره ته کې نه مبادیاتو کې نو اوس خصورت دای چې موږ مدعی وګرځو، هغوی کې مدعی ګرځي، بیا هغوی خپل داوا نه لیکي، لس غنټې ته مازغه خراب کنه لیکي. لیکن که ته مدعی جوړ شوی بیا په هغه باندې خبر اسانه شي. هغه چې مدعی جوړ شي ته به تنقیح کوي هلکه دا سنت دي که نه دي، نه به یې لیکي. چې ویې لیکي هلکه موقت دي که غیر موقت دي بیا به نه لیکي. همیشه کړي دي که نه دي کړي نه به یې لیکي. دا سجدو دا منسوخ متروک دي که نه به یې لیکي. 5 غنټې به سر درد کې خو لیکي نه، ځکه هغوی خو عوامو ته یو څه وایي، بیا چې د دلایلو میدان راشي بیا هغه نه وایي. نو د دې وجې نه اساني خبره دا ده چې ته په زور ځان مدعي وګرځې. مونږ اکثر مناظرې به تاسو کتلې مونږ مدعي نه یو، ځان په زور مدعي وکړو. هغوی هم راته ګوري چې دا اصلي وډې دي، خو مونږ دې ته ګورو به کې په دلایلو مې اطمینان یې خپل عبور حاصل وي. نو مونږ په زور ځان مدعي کړو بیا ورشو، نو هغې کې هغوی ته پریشاني شي. نو په دې باب کې که ته مدعي وګرځېږې ستا پکې فایده ده. دلته لاول تاسو په مسله پوه هم بیا دعوه جوابي دا وي. تاسو په کل منځ 4 رکعتیز منځ کې لز 28 ځایه رفع الیدین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. سو په 4 رکعتیز منځ کې څو ځایه زه به درته وشمارم. 4 رکعتو کې رکوګانې څو دي؟ وایي رکوع له تلو په وخت کې رفع الیدین، رکوع نه سر پورته کولو په وخت کې رفع الیدین څو شو؟ 4 دونې. یو رکعت کې سجدې څو دي؟ څو دي؟ سجدې له تلو رفع الیدین، سر پورته کول رفع الیدین څو شو؟ په یو رکعت کې 2 سجدو کې څو شو؟ 4. نو اوس 4 دونې 8 دا شو، 16 دا شو، او 8 هغه شو څو شو؟ 24. تکبیر تحریمه دویم رکعت شروع کی، دریم شروع کی، څلورم شروع کی، شمار یو. دا ګورئ جاوید ونی سب ته به لګ راشه. رکوع لجزي الله اکبر، رکوع نه سر پورته کو الله اکبر. پی رکعت یو رکوع دو رفع الیدین، 4 دونې سجدې لجزي. دا ګورئ شاته شلک بس دا ګورئ دغه سجدې له رسي که نه رفع الیدین وکړي، بیا چې راپورته شي بیا رفع الیدین وکړي، بیا چې
نو په څلور رکعاتیز کې څو سجدې شوې 4 شو 8 شوې 8 نو 8 دونی 16 شوې تکبیر تحریمه کې یو شو څو شوې 17 شوې د دویم اولنی رکعت نه چې دویم ته پاسېږي په دې کې بیا وکړي څو شوې د دریم نه څلورم ته دا ټول څو شو 28 په احادیثو کې د دې لپاره فی کل خفض و رفع راځي حدیث مونږ نقل کړی فی کل خفض رکعتیز مونږ کې احادیثو کې څو ځای راغله د دې لپاره احادیثو کې فی کل خفض و رفع راځي هغه حدیث مونږ نقل کړی نسائی راواله زموږ خپل ولنې جل دویم نمبر کله چې مونږ د دې سره بحث کوو بیا به تاسو د فی کل خفض و رفع 28 ځای مرخله تاسو ته به ګرانی مونږ به یو ضابطه سجدو والا صرف کیدو سو په سجدو کې د بخاری په صحیح سند سره حدیث د نسائی شریف 165 جلد اول کې موجود دی نو په څلور رکعات کې څو سجدي دي مړانو دام نه درځي اته دي 8 دونی 16 انا صحیح راوړي په دې درته زه د حدیث وایم حدیث نه نوٹ کړئ دا نسائی شریف دی ګورئ سند به یعنی د بخاری مسلم دی ښا دا حدیث امام بخاری هم نقل کړی دی خو نیمګړی پوره نه دلته امام نسائی په سند سره پوره نقل کړی دا تا کم جلد را واغستو 165 ادم دی غلط دا ما سره نسائی دی جلد نمبر 1 د مکتب رحمانی چاپ ته پدې کې دا حدیث نقل کړي عن مالك بن الحويرث اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن نضر بن عاصم عن مالك بن الحويرث انه راى نبي الله صلى الله عليه وسلم بشک دلیدل دی نبی د الله صلی الله علیه وسلم کان او نبی علیہ السلام اذا دخل في الصلاه کله چې داخله دو په منځ کې فذكرنه وزاد فيه اذا دا حدیث دواړه دی نقل کړي انه راى النبي صلی الله علیه وسلم بشک دلیدل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع يديه في صلاته شرف اليدين میں کول په منځ خپل کې واذا ركع کله چې رکوع کول واذا رفع رأسه من الركوع کله چې سر پورته کو د رکوع نه واذا سجد کله چې سجده کوله واذا رفع رأسه من السجود کله چې سر پورته کو د سجدو نه حتى يحاذي بهما فروه زني نو لاسونه مې دغه غونو په سقو سره برابر ول دغه تکبیر تحریمه قبل الركوع بعد الركوع قبل السجده بعد السجده دا حدیث بالکل صحیح دی مونږ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن نضر بن عاصم عن مالك بن الحويرث انه راى نبي الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع واذا سجد واذا رفع راسه من السجود حتى يحاذي بهما فروعا ولم ولكل باب رفع اليدين للسجود اولنې حدیث دی به دوه درې سندونه نور هم نقل کړي صفحه نمبر 165 رحمانی چاپ کې دا مولیکل مونږ به سجدو رفع الیدین بنیاد جوړو ځکه اختلافي ځګونه همیشه په اتفاقی سره حل کیږي اختلافي ځګونه په اتفاقی سره حل کیږي اوس دا خو تاسو په کل مسلور رکعاتیز مونږ کې 28 ځای راغلي دي هغه 28 ځای مونږ پرې خو د چلو سجدو علم را واغسته جګړه د پر رکوعاتو کې د سجدو رفع الیدین زمونږ او ردیو پنس بل اتفاق متروک او منسوخ دي د سجدو رفع الیدین زمونږ او ردیو پنس بل اتفاق منسوخ او متروک دي جګړه رکوعاتو کې ده غیر مقلد په سلور رکعاتیز مونږ کې لز ځای رفع الیدین کې سو لز ځای نو د لسونه اته مونږ چې ټول سو راغلي دي
ټول پرېږدي سجدو دا صرف ملګري کوي 16 نو دیو 16 مقاماتو کې نه کوي په 10 کې کوي تکبیر تحریمه کې دیو کوي قبل الرکوع بعد الرکوع کوي څلور رکعات منځ کې 100 رکوعانی 4 دونی او یو د تکبیر تحریمه او د دویم نه چې دریم ته دیو پاسي په دې وخت کې یو ځای کې سو شو په دې پوه شوي تکبیر تحریمه قبل الرکوع بعد الرکوع نو شو په دویم رکعت قاعده چې وکړي دینه چې دریم ته پاسي شروع کې بیا وکړي سو شو لزه دیو کوي اتل لزه شپاړه زه دیو شپاړه زه نګور تکبیر تحریمه اتفاقی هکې باس نشته خارج عن الباس د رکوعات رفع الیدین او بعد الرکعتین رفع الیدین ما به النزاع او د سجدو رفع الیدین دغه په نسخ او ترک باندې بیا اب زمون باسي سی بدد وي مونږ چې کله د دیونه تاسو کو مونږ با د رکوعات رفع الیدین په سنت باندې دلیل غواړو او د سجدو په غي باندې با په نسخ او ترک باندې دلیل غواړو دغه سی به مونږ هم کوو مونږ چې کم نه کوو دغه ټولو په نسخ او ترک به مونږ دلیل پېښ کوو دغه چې کم دیونه کې دیونه به غواړو ٹھیک شو په دې مزین ورسه ماته غیر مقلد وای ويره تاسو د رفع الیدین ولې نه کوي ما ورته کم رفع الیدین ول د رکوعاتو دا ما ورته تاسو د سجدو دا ولې نه کوي ما ته وای ولې دا په حدیثو کې نه دی راغلی ما ورته ول سجدو دا په حدیثو کې نه دی راغلی ما ته وای ولې دا د رکوعاتو دا حرام دي نو ما ورته ول د سجدو دا حرام دي ما ته چرته دا من لفظ خو دې چې د رکوعاتو راغلی لپاره ما ورته تر سجدو دا غیر لپاره د من لفظ خو دې ما ته خو کړی دي ثواب دی بکره ما ورته لغیم کړی دي ثواب دی شیعه کوي تاسو نه کوي چې کوم سوال پتا پر رکوعاتو کې کوي اقا نو دلته کې په ما باندې په نه هزه کې الزام لګي پته یې په شپاړه ځای کې لګوم نو شپاړه ډیری کې نه هړي مال جواب راکړه د بډای زوی به زمانه جواب واله پوهیږي چلو اوس راځو دا جواب دی ان شاء الله پوه شي به دا مقدمه چې زموږ ټیټه زده کې بیا باسیس نه بیا لکه موټروي باندې منډي باس کې به اوس اصول کې راولو چې موږ مدعي جوړیږو چې زې جب کې دا وړي خټه جب کې وړي پس بیرانم زرا چې دی خپل عقیده د ورځي جب کې اړ یو جدا جدا راوړي نو موږ بزان سکو وس دلتي مدعي تاسو ګورئ تاسو سره بداولي کلی په سر کې کنه لیکلي لیکي قبل الركوع بعد الركوع او بعد الركعتين رفع اليدين نبی علیہ السلام ہمیشہ تر وفات پوری نه دی کړی بلکې د مرګ نه مخکې پریخي دي متروک یعنی منسوخ ګرځېدلی دي لہذا د دې د سنتیت یا وجوب دعوه باطله ده تورکه کلمه سونشت لہذا د دې د سنتیت یا وجوب دعوه باطله ده وملیکو قبل الركوع بعد الركوع بعد الركعتين رفع اليدين رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات پورې نه دی کړی بلکې رمن مخکې پریخي دي متروک یعنی منسوخ ګرځېدلی دي لہذا د دې د سنتیت دعوه باطله ده کاشف ته لګواز کاشف اوس به وضاحت وکړو د رکوعاتو ګوري وضاحت به دغه رنګ وما ته ګوري د رکوعاتو رفع او بعد الرکعتين رفع الیدین رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتداء اسلام کې کړي وو خو بیا وروسته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې همیشواله مواظبت نه وکړي بلکې د مرګ نه مخکې پریخي دي یعنی منسوخ او متروک ګرځېدلې دي لکه څنګه چې د سجدو رفع الیدین علیه الصلاۃ والسلام په ابتداء اسلام کې کړي وو
ثبوت شته دی خو نبی علیہ السلام همیشه تر وفات پورې نه دی کړي لہذا د غیر سنتیت دعوا باطل ده ٹھیک شو کم سیس چې پر رکوعاتو کې موږ راوغستو هم په دا په مثال کې به وي داو به د عمر لیکو بس اوس ګورئ مناسب تاسو به داو کې سو الفاظ رااله قبل د رکوعات او بعد الرکعتين نفل همیشه نبی رسول همیشه یو بلکې نمبر مخکې دعا دا منسوخ متروک ګرځیدلی دي درې سلورم د دې ته سنت یا واجب ویل باطل سو الفاظ شو دا الفاظ په لس کالو کې غوي جاداو کې نه لیکي ته به ځان مړ کې استاد اور لوي والا کو تنقیحات دا ولا تنقید ده وای دا منسوخ دي نورته ما خو لیکلي دي وای دا متروک دي کې منسوخ ورته یو لفظ دی دي کې مونږ چل وکړو تاسو مناظرین سی به پوهیږي چې دي کې سفر راخته متروک یعنی منسوخ ګرځیدلی خبره ختم الکه کله پریخ انت تاریخ وخای دا غټه تنقید ده وای کله پریخ ورته وایا وته د شروع کولو تاریخ وخای زبر پریخو دوه وخه ٹھیک ده اول جواب دار ته د شروع کولو وخای زبر ده پریخو یو دویم تر سجدو در فلیدینو د منسوخ متروک کېدو تاریخ وخه زبید رکوعات وخه نمبر 3 د یو سیز د پریخودو تاریخ کنه معلوم په دې سره په اصل مسلې باندې فرق اورځي د قیمت علم شته تاسو یار قیمت خو نه کنا کله به پتهشته نو یا تاریخ نه معلومېدل سره انکار جایز دی سلورم د روایتونو معلومی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدني دور کې پریخ دي سلور جوابات یاد شو زین کې رااله اوس دته وایا و سلور په خبرو جواب دا ور دی بولی کې نه بس دا خو ورته نه ملګریا جواب دا ور واخلې برای مهرباني مخې ته کېدا سلور خبري جواب داوت دعوی جوابي دعوی جوابي گپ بنه لګي مالک علی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه تر وفات پورې مالک علی چې قبل رکوع چې د رکوع چې رکوعات او بعد الرکعتين نفل نبی سم همیشه تر وفات پورې مړه ما ته ګورې څه خوري خو نه نبی علیہ السلام همیشه تر وفات پورې تو لیکاس جواب دار چې نه همیشه تر وفات کړي دي همیشه تر وفات مالک علی دي چې دارف الذین متروک یعنی منسوخ تو لیکه چې دا منسوخ یا متروک دي ګرځي دریم نمبر مالک اوله خبره بږي سوا چې رسول الله د رکوعات رفع اليدين او بعد رکعتين نبی علیہ السلام همیشه تر وفات پورې تولی کې چې همیشه تر وفات پورې مسلسل کړی دي مالک علی دي پریخي دي تولی کې چې دای نه دي پریخي متروک دریم نمبر مالک علی منسوخ متروک ګرځېدلی تولی کې منسوخ متروک سلورم نمبر ما ولیکل چې یره د دې سنتیت یا د وجوب دعوا باطل تولی کې چې دا سنت یا واجب دي ٹھیک شو جواب دا به دغه سي جوړيږي دا نه جوړيږي زه دا یو طرف هم تبل طرف ډس کې وسم په ځین خلاص شو مناسب ورسېدای حدیث پوری دا خبره شو وسره شي د دیو داوی ته چې دیو لیکي خو به کینا داود غیر مقلدینو وایا غیر مقلدین حضرات فرماتے ہیں کہ چار رکعت والی نماز میں 4 مقامات میں 10 مرتبہ رفع الیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیشہ وفات تک ثابت ہے اور اٹھارہ جگہ منسوخ یا متروک ہے اور یہ رفع الیدین فرض ہے بعض کہتے ہیں واجب ہے بعض کہتے ہیں سنت غیر منسوخ ہے اور اس کے بغیر نماز فاسد یا باطل ہے اور اس پر 400 احادیث اور آثار ہے جواب دعوی اهل سنت دا ما چې کوم تاسو ته ولیکله که تاسو مدعی شوي خو دغه ولیکئ که مدعی شوي بیا په جواب دعوه ولیکئ هم د قصص دی ښه دا لاندې وضاحت دی جواب دعوه نه د بیوران کوي 4 رکعت والی نماز میں 28 مرتبہ رفع الیدین احادیث صحیح ستہ سے ثابت ہے لیکن اس پر دوام و مواظبت یعنی سنیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے اور تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین سالم عن النسخ والترک ہے اور باقی 27 جگہ رفع الیدین منسوخ یا متروک ہے غیر مقلدین کی دعوت توجه دا جواب دا پوه شوي ګوري مناسب کلم چې تاسو غیر مقلدینو سره باسي سلور خبرو خیال بساتئ مونږ په اصولو کې ویلا
د مدعي کار به اول سوي چې په داوا او دلیل کې مطابقت وخی داسې دلیل راوړي چې دغه په دعوی باندې مکمل دلالت کوي اجتباغي کې استدلال موجود وي داسې نه چې تلاوت کوي صرف و چې د کوم حدیث پیش کوي په خپل داوا باندې دعوی کې سلور اجزا دي نمبر 1 ګوري ماته ګوري په سلور رکعاتیز منځ کې 18 ضیا رفع الیدین سو زه ولکه لزه خودیو کوي کنه مړه 28 د خلینم نوزی الله مو د سجدو 16 پرې دی 18 ماته ګوري چې کوم حدیث پیش کې پاره کې به اول نمبر د لزه رفع الیدین ثبوت د لزه رفع الیدین تکبیر تحریمه قبل الرکوع بعد الرکوع او بعد په حدیث کې اوله خبر لزه ثبوت دا بشمار ور سره زه اجمالا ویم په دغه دلیل کې اول نمبر د لزه رفع الیدین دویم نمبر د سجدو د رفع الیدین نفي د سجدو د رفع الیدین نفي چې دا منسوخ یا متروک ګرځیدلی دی وایي چې دا منسوخ یا متروک نمبر 3 دریم نمبر دا لزه نه دغه سی کوي چې کوم حدیث خي پاګه د لزه رفع الیدین ثبوت دویم په دې باندې دوام او مواظبت چې د علیه السلام همیشه تر وفات پورې کړي پریخي دریم نمبر د سجدو د رفع الیدین نفي د سجدو د رفع الیدین نفي یعنی نسخه یا ترک شي او سلورم چې دینه بغیر منځ فاسد یا باطل دینه بغیر منځ فاسد یا او مولا وکړو سره مولا په کې وخت بلم لګو چې دغه حدیث سره بخي چې د حدیث ته الله صحیح ویل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح ویل او چل هو پریږدو به ډیر سختي اولنی خبره سوا چې کوم حدیث پیش کوي په دې کې لزه رفع الیدین ګوري کوم حدیث کده پیش کوي په دې کې د لزه نه کم راغلی وی بیا د دلیل نه جوړي کله دې نه زیات راغلی بیا د دلیل ولې لکه ځکه چې دا کم حدیث دې پیش کوي په دې کې د لزه نه کم رفع الیدین راغلی نو په دې سره خو د خپل منځ خلاف سنت ثابت شو په منځ کې یو سنت پاتې شنو منځ خلاف سنت ده که موافق ده نو د دې چې کوم حدیث پیش کوي په دې حدیث سره د خپل منځ خلاف سنت شو کنه دویم نه دا کم دلیل چې پیش کوي د لزه نه پکې کم دي د په نسبت باندې دا مونږ چې پیش کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د صحابي دا د په نسبت باندې خلاف سنت ده نو خلاف سنت مز دلیل کولې پیش کوي او کله له سنت پکې زیات راغلی نو په دغه حدیث سره په خپل د غیر مقلد مز خلاف سنت ثابتي نو په دواړو صورتونو کې دلیل نه جوړي دویم نمبر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشواله کړی دیو همیشه تر وفات پورې کړی دوام بخې زکه چې په ثبوت کې زمونږ جګړه په ولاړه وړه بولشته پیزارو کې مونږته په مرابز الغنم کې مونږته رسته خاوي ان شاء الله نو دا هم دلیل نه جوړیږي ځکه ثبوت کې جګړه نه خبره بس کې ده ماته غیر مقل مناظره کې پیش کو مورته بدی کې ثبوت ته دوام نشته سنتیت توخه ماته ثبوت راغی سنت خپل راغی مورته ښه ما بخاری اوچت کو بالا قائما نه سم بولاړه وړه بول کړی دي مورته ته پناسته کې بولاړه نو ماته کله کله خو کوم بولاړه ساروی غونته کې نو مورته تاسو وایي چې سنت د زنانو سره ټول د پاره یو شان دي مورته واده دي کړی دی ویل نه نو مورته نه خو بدی کنه ویل نو مورته نه دی بولاړه وړه بول کې بنا سله غوسه شو خو مورته سنت باندې د عمل مطالبه کوم نه غوسه کېږي پیزارو کې موږ بخاری حدیث کې خلکو ته ما ویله مناظرې کې دی جدا جمع کړم موږ دا مورتل دی پیزارو کې منځو کې بغیر پیزارو ول بغیر پیزارو نو مورتل دی رفع الیدین په ولاړه واړه بول د دی رفع الیدین په او منځ په پیزارو کې دا یو حیثیت لري نو بعض زمونږ په ثبوت کې نشته له ثبوت باندې پیش کې اور سره به مواظبت دریم نمبر د سجدو د رفع الیدین نفي ځکه هغه په صحیح حدیث سره ثابت دته نه کې ولې نه کې نو څنګه زمانه د نسخ او ترک دلیل غواړي د غسیتا نه وړم سلورم د دینه بغیر منځ فاسد یا باطل لغه بخې سلور چې دا سلور خبرې نه نو دلیل به نه جوړيږي کلم چې حدیث خي ورته د سلور خبرې خایا ثبوت طریقه کار درته خیمه راځه 71 صفحه تراشه چیرک پیدام کو ثبوت اور سنت میں فرق ما ته ګورې مولیانو دلته مونږ بحث په فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې کو رفع الیدین باندې قولی حدیث نشته قولی حدیث فعلی حدیث پیش کړي یاد ساتئ زما چې نو زمون خلکو کې مشهور دادا
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل کړی دا سنت دی الان کې هغه سنت هر عمل نه ګرځي تر څو چې درې شرایط پکې نه بیا مونته شوی د فعل د علیه السلام د پاره به درې شرایط ضروری وي کدا پکې بیا مونته سنت به ورنه سنت به اول نمبر یو عمل نبی علیہ السلام کړی دا به همیشه تر وفات پورې کړی که همیشه تر وفات پورې نه کړی دا سنت بیت المقدس ته نبی علیہ السلام مخ کړی مونږ کړی دا سنت ځکه چې د مرنه مخکې دا پرې خدای نو سنتو نمبر 2 نبی علیہ السلام یو عمل کړی دا به په تور د عادت کړی په تور د ضرورت به که په تور د ضرورت کړو ضرورت نه کړو به سنتو با لقایمن په ولاړه وړه بول کړی دي پیزارو کې مونږ کړل د سنتو ځکه په ولاړه ولی به وړه بول کول پندای مبارک کی تکلیف یا املا مبارک کی تکلیف پیزارو کې مونږ ولی کو زګرم نه شو درې سنتو نمبر 3 نبی علیہ السلام یو عمل کړی د بیر امت د پاره کړی خصوصیت د علیه السلام با که خصوصیت د علیه السلام او به سنت لکه نبی علیہ السلام نکاح کې به یک وخت سو به بیان وي امت ته سو جایز دي دا د علیه السلام خصوصیت وای لکه ثبوت اور سنت میں فرق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عمل کے سنت ہونے زور کے 3 شرائط ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل کیا ہو جب تک اس میں 3 شرائط نہ ہو سنت نہیں ہوگا نمبر 1 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل کیا ہو اور وفات تک کیا ہو اگر وفات سے پہلے وہ عمل چھوڑا ہو تو وہ سنت نہیں ہوگا جیسے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا تو یہ سنت نہیں ہے اس لیے کہ دوام نہیں ہے نمبر 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل کیا ہو عادتاً کیا ہو ضرورتاً کیا ہو اگر ضرورتاً ہو تو وہ سنت نہ ہوگا جیسے حدیث میں کان یصلی فی نعلین بخاری شریف فی نعلیه پیزارو کې مونږ کړی دی نمبر 2 بالا قائما صفحہ 98 یہ افعال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورت کی وجہ سے کے لیے تھے نعلین میں نماز کی وجہ زمین کی زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے پیشاب کھڑے ہو کر کرنے کی وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈی میں درد تھا تو یہ ضرورتاً تھے اس لیے یہ سنت نہیں ہے نمبر 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل کیا ہو تو امت کے لیے کیا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصیت نہیں ہوگا اگر خصوصیت ہو تو سنت نہیں ہوگا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں بیک وقت نو بیوی آتی یہ سنت نہیں ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی ایک فعل کا کسی حدیث میں آنے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ یہ سنت بھی ہے بلکہ اس کے لیے وہی 3 شرائط ہیں بعض احادیث میں ایک فعل ہوگا لیکن وہ سنت نہیں ہوگا اور بعض سنت ہوگا لیکن حدیث میں نہیں ہوگا یعنی سنت کے لیے لازم نہیں ہے کہ ضرور حدیث میں آیا ہوگا اور انہیں حدیث میں کسی فعل کا آنا اس بات کا لازمی تقاضا کرتا ہے کہ وہ سنت ضرور ہوگا نمبر 1 مثال کان یصلی فی نعلین بخاری شریف پیزارو کې مونږ بخاری کې دی ګوره ثبوت سے سنیت لازم نہیں آتا نمبر 2 کان یصلی وهو حامل امامہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 74 نمبر 3 بالا قائما بخاری شریف صفحہ 58 ولاړه وړه بول نمبر 4 ماشوم هغه کې اغستل نمبر 4 کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی فی مرابض الغنم مرابض الغنم ګړو بزو کندک کې مونږ کول غوجل کې 1 صفحہ 27 نمبر 5 کان یقبل وهو صائم بخاری شریف صفحہ 3 دا ګوره دا ټول په حدیثو کې شته سنت نه دي پیزارو کې مونږ ماشوم غیږ کې اغستل په سورلۍ مونږ مرابض الغنم کې مونږ دا ټول کړي دي کنه با حواله شو دا تاسو یاد وساتئ مخکې لاړ شئ منس در سجدو رفلیدن روایت مونږ راغستې دا به خپل وګورئ ښه مخکې لاړ شئ دا صفحه نمبر 77 ته راشئ دیو په وخت د بحث کې بعضی اصول راخلی یو خو مجتهدین اصول دي د مجتهد اصول په هر ځای کې اصول وي د دیو چې کوم اصول د یو ځای کې اصول نور ځای کې اصول نه وي بدرز ور کوي هرې مسلې د لپاره جدا جدا اصول جوړ کړي چې بل کې نه مانی دا ګورئ کله چې تاسو باس راشي بعضی اصول بدی راخلی اکی اولنې اصل بدا کوي اولنی اصل تو وګورئ وایو پہلا اصل غیر مقلد کہتے ہیں کہ دی وای زمون اولنی اصل دا دی چې موږ متفقون علی حدیث یعنی د بخاری مسلم حدیث باندې بل کتاب روایت له ترجیح نه ورکو او نه د بخاری مسلم په مقابله کې بل کتاب په حدیث باندې عمل کو جواب بخاری جلد 135 قدیمیه مسلم جلد 133 بالا قائما نبی علیہ السلام په ولاړه واړه بول کړي دی په دې کې حدیث موجود دی او په ولاړه واړه بول کولو حدیث په بخاری کې شته نه مسلم کې شته بلکې دې ذکر ترمذی کې باب النهی عن البول قائما
جلد 109 اوس د پوره امت حتی چې غیر مقلدین هم په خپل بدی اصل باندې عمل پوه شوي ولاړه واړه بول روایت چرته ده بخاری مسلم کې او د ناس دي غیر مقلد په ولاړه کې بناسته کوي وی اصل خدمات کو نمبر 2 نمبر 2 بخاری باب من مزمز واستنشق من غرفة واحدة بخاری شریف جلد 196 مسلم شریف جلد 1 صفحہ 119 باب صفت الوضوء میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چلو چونک پانی سے منہ اور ناک میں پانی ڈالا اور جدا جدا پانی کی حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم شریف ہاں امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں ان جمع ما فی کف واحد فهو جائز وان فرق ما فهو احب الینا ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 14 ابھی اس میں بخاری اور مسلم کے مقابلے میں پوری امت حتیٰ کہ غیر مقلدین کا عمل ہے نمبر 3 کان یصلی فی علیہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 121 مسلم شریف جلد 1 صفحہ 208 باب جواز الصلاۃ فی علیہ اس کا عکس نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں پیزارو کې مز بخاری مسلم بغیر پیزارو نه بخاری مسلم کې نشته ولې دې پرې خو د خپل اصل هو ہاں ابو داود اور ترمذی میں ہے نمبر 4 بخاری باب بدء الاذان جلد 1 صفحہ 152 اور مسلم میں صفت الاذان صفحہ 164 یعنی بغیر ترجیح اذان ہے اور ترجیح والا اذان نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے تو ان سب جگہوں پر یہ اصل ٹوٹ گیا ہے دویم اصل پیش کړي غیر مقلدینو د کوم حدیث سند چې زیات صحیح مونږ باغی عمل کوو اور دې په مقابله کې کمزوري سندونو والا حدیث باندې عمل نه کوو بلکې زیات سند والا صحیح سند والا حدیث پرې خودل هغه په مقابله کې په بل باندې عمل کول دې تعامل بل حدیث نه وای او جواب امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں آتا ہے کہ رام کل ستر نہیں ہے اور اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے اسند ہے یعنی سند بلیا سره مضبوط ته ہو یعنی سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ اعلیٰ ہے اور حدیث جریر رضی اللہ عنہ جس میں آتا ہے کہ رام کا چھپانا ضروری ہے یہ احوط ہے سندن کمزور ہے بخاری جلد 1 صفحہ 93 صفحہ 53 جلد 1 صفحہ 119 رحمانیہ اس سے معلوم ہوا کہ جو نماز میں رام چھپاتا ہے یہ اہل حدیث نہیں ہے بلکہ جو کلا رکھتا ہے وہ اہل حدیث ہے یعنی اصل اہل حدیث فوټبال والا دی فوټبال والا دی وګوره وزدلتي په خپل صحیح سند والا پرې خو د مقابله د کمزوري کې صحیح وګوره د مقابله کې کمزور نو خپل سره بیا پرې خو دو نمبر 3 و یره کم طرف ته چې حدیث زیات موږ باغی عمل کو کم طرف ته چې کمی باغی باندې عمل دار فلدین د پاره راوالي د لګان خرف فلدینو کې مولا عبد الغفار زابی صاحب کتاب راغله ځان تواخلی اتنیم سوا حدیث هغه را جمع کړي اوس دا روایت 1700 ته چې جمع کړي د رسولي دي په ترک باندې 1700 ته رسیدلې دي او دی وای پر فلدینو باندې ټول وای 300 دي و 300 زیاتی که 1700 زیاتی نو دا خبرم غلط روایو جواب امام بخاری رحمہ اللہ جلد 1 صفحہ 43 پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت ابی بن کعب حضرت ابو ایوب انصاری رضوان اللہ علیہم اجمعین ان 6 صحابہ سے احادیث نقل کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیوی سے صحبت کرے اور قبل الانزال جدا ہو جائے تو غسل فرض نہیں ہوتا لیکن اس کے مقابلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اس میں ہے کہ ایسی صورت میں غسل فرض ہوتا ہے نقل کیا ہے تو اس سب نے اس ایک حدیث پر عمل کیا ہے اور 6 صحابہ کی احادیث کو ترک کیا ہے نمبر 2 مثال نمبر 2 نعلین جوتوں میں نماز پڑھنے کی احادیث متواتر ہے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 70 لیکن اس کے مقابلے میں جوتوں کے بغیر نماز پڑھنے کی روایت حد تواتر کو نہیں پہنچے ہیں جوتوں میں نماز پڑھنا سندن متواتر ہے بغیر جوتوں کے تعاملاً متواتر ہے بعض اوقات ګوره دویم خدا خبرم غلطه رچې د رفع الیدین روایت زیات دی او د ترک کم دی اما ویلا دریم رفع الیدین فعل دی او نه کول ترک دی د ترک روایت نه وي د فعل وي تاسو ګورئ وزیر اعظم سے پېښور ته راځي نو اخبارونو کې راشي پلان کې تاریخ به دوره کوي بیا انتظامات شروع دي بل ورځ بیا خبر راشي بیا آج دوره کرینګي چې دوره وشو یاره دوره وکړه راتلل په کال کې 360 ورځو کې یو ځلو خبر سل پیرې وچلېدو او په 360 ورځو کې په 360 کې ناراضي یو رستا سوري دل چې نن به دوره نه کوي نو کاغذ یاد سیم دا اوس خبره نشوله یو سړی دی تاسو طالبان راغلي ټول منځونه کوي لاسونه په نامه تړلي څوک نه وي چې ټول طالبانو لاسونه په نامه تړلي تاسو نن مسپخینی یو طالب په سر لاسونه وتړئ ځه خلک به یو طالب راغلی ټول په خبر کې بغوغای لاسونه په سر تړلي نو نادر عمل والا خبر شیخ الهند رحم الله دی ته جواب ورکړو ویرا کوم ترک په یو روایت سره ثابت کو صحیح دي نه خبره شو دا مناسب راغی اسماعیل مولا جج صاحب ته ما تراغه دا نه دی جج صاحب زه شوم
دی وی په دې عادل مولا باندې زما 1 لک روپۍ دي تاسو ټول 200 طالبان د پیسو دا ګواهان دي زما په 1 تاریخ ما دله 1 لک روپۍ ورکړي وي دا راغې بالکل صحیح ده مال په کوم تاریخ را کړی وي خو ما سره مسلم قاری احتشام قاری مناسب گواهان دي چې په 10 تاریخ ما واپس کړی دي نو آیا یو جج او قاضي بر دی وجنه د گواهی رد کی چې د سره 200 گواهان دي تاسو سره 2 دي دغه جج لبر مازغو علاج کول غواړي چې راغوي داوی جدا جدا دا خو انکار نه کوي د داوی نه یو گواه دي نه راولي خدا خبره خو جدا ده تک 15 لک حدیث پیش کې ما خدا نه دی ویل چې رسول الله نبی رسول نه دی کړی خو هم کړی دي ثبوت نه ما انکار نه دی کړی البته که زه د نسخ او ترک د پر یو حدیث هم صحیح راوړم کافی دی ٹھیک ده دا احناف اصول تاسو ویل دي نه بتیر شو په دې کې اصل نمبر 84 صفحه تراشی 84 صفحه پیدام کو الله توجه ګوري مولیانو د محدثینو خپل اصول وي هغه دا نه وي چې دا حدیث منسوخ دی دا ناسخ د محدثین اصول دی اول منسوخ روایت راوړي بیا ناسخ راوړي اول منسوخ راوړي بیا د یو مضمون کې دغه څه کوي نو دلته دا ضابطه وایو نمبر 5 اصل امام مسلم رحمه الله مسلم شریف صفحہ 156 باب الوضوء مما مست النار کے تحت 3 احادیث نقل کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو آگ نے مسح کیا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد باب میں ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو آگ نے مسح کیا ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا امام نووی مشہور شارح لکھتے ہیں ذکر مسلم فی هذا الباب الاحاديث ذکر کړی دی امام مسلم په دې باب کې الاحاديث الوارده هغه حدیث چې وارد شوی دی فی الوضوء مما مست النار پاغه سکی چې باغې سره چور مسکړی نو د سور سماتی برګوري په حاشیه بر ثم عقبا بالاحاديث الوارده به ورپسې کړی دی هغه حدیث چې وارد دی به تر کیلو زوی مما مست النار چې به سره ودس نه ماتي فكانه يشير وې کې امام مسلم اشاره کوي دې خبرې ته چې ان الوضوء منسوخ چې ودس منسوخ دی وهذه عادة مسلم دار امام مسلم عادت ده وغيره من ائمه الحديث ونور امامان الحديث چې يذكرون الاحاديث التي يرونها منسوخه چې دیو هغه حدیث ذکر کوي چې دیو منسوخ غني اول ثم يعقبونها بالناس بیا هغه ورپسې کوي چې هغه سوي ناسخ وي مسلم شریف جلد 1 صفحہ 156 حاصل ہوا کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کے باب میں محدثین یہ نہیں لکھتے ہیں کہ یہ ناسخ اور یہ منسوخ ہے بلکہ جب محدثین نسخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو قاعدہ ان کا یہ ہے کہ اول ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں جو منسوخ ہو پھر وہ احادیث ذکر کرتے ہیں جو ناسخ ہو په دې باب کې وتا سو ګوري چې ټول محدثین اول در فلیدینو ذکر کوي بیر ترک ذکر کوي بیا ترک ټیک شو نو باغی سره به ثابتو دویمه یو خبره بل د نسخ اقسام مونږ یو ځکه مناظره تلاړو زمانه وړې دورې کالو د غیر مقلین چې مونږ خپل مرکز پر خو د وتختې ده مونږ د دې مرکز کې ناسو نو به دې دمکې را لېګلې نو مارته دمکې مره لګې د لګانو راشي مناظره اوس وکړي د چیلنج مور کړو یا توبه وباسي دلته اخیره کې مجبور شو مولا را اعلان وکړ مونږ نه چیلنج ورکړل نه ورکو بیا ما بیان وکم ما مکه یو پنځپيري مولا بیان وکړ هغه وخت ابتدا و نو هغه پکې پوره گیتو وایو و حضرت شیخ صاحب ویلا چې دا وابیان ډېر قمقل دي وې دی خلکو ته وایي چې په یو سنت د سلو شهیدانو اجر ملاويږي چې ژوندې کې نو هغه په ژوندې کولو د سنت سره ملاويږي په تبدیلولو د سنت سره نه ملاويږي نو رفل دین هم سنت دی او ترک هم سنت دی نو تاسو په یو بدل کو بلم پرې خو نو دی خو نه ملاويږي به چې ما بیان کوم را درد وکړو ما موږ خپل مولیانو ته پته نشته چې سنت څه شي د سنت د درې شرایط ما ویله نبی ما وی رفل دین سنت نه دی که څوک ثابت کی موږ به ور سره شروع کوو سنت خو راته ثابت کی کنه ما با سو کو دی بیا ما پسې راغی ما ته تاسو دا خبره کوي دا ټیک نه ده ما ته ولی وای کدا رفل دین منسوخ شي نو به چې شوافی حنابلہ کې سره بسکو مورته مونږ ته شیخ صاحب حدیث پڑھاوي مورته توحوی دی ویل دی ویلاو نو مورته امام توحوی رحم الله چې ته منسوخ ویل په محاکمه حل تکي نو مورته لغه ته پته نه و چې بده امام شافعي عمل کوي او په منسوخ عمل باندې عمل کول ګناه ده ته ماته وې صرف چوب شو مورته مونږ چې ذهن کې خبره کېږي دوی به اشکال نه راځي نسخه په دوه قسمه ده
نسخ قطعي نسخ اجتهادي. نسخ قطعي چې په قطعیاتو سره راغلي وي لکه بیت المقدس ته مخ کول منځ کول، په دې صورت کې په منسوخ عمل باندې عمل کول احتمالي. په دې کې هر مقلد د خپل امام د مجتهد پابند دی، په هغې کې په منسوخ عمل باندې په عمل کولو سره څوک نه ګونه. دا مې ورته ویل بس سړی چوپ شو. په دې پوه شوئ؟ یوه بله خبره وایي، یوه خوا راځئ. صفحه نمبر 86 باندې توجه وکړئ. یو غټ اشکال مونږ ته دا راځي که نه، وایي تاسو چې وایي د رفع العین منسوخ دی او پلان کې او پلان کې، نو د شوافی او حنابله چې کوي، امام مالک رحم الله په نظم منسوخ متروک دي، ښه مکروه دي. و یاره هغوی چې پې عمل کوي. زه دلته یو ځای کې مېلمه وم ډېر پخوا، نو هغه میزبانانو کله یو دوه غیر مقلد راغله، دا مولیانو مونږ مونځ وکړو، جمع ما وکړه. دیو زه په نوم پېژاندم خو شکل نه هغه وخت زه نه پېژاندم. نو بیا دیو هم چوپ وزم، ما مې پردی ځای دی د میزبان ټک را واچو، نو ما دیو له ټک ورکو. د سخت غوسه شو، راپاسې و، مشر سړی و. ما ته وایي نور نه پوهېږم، خو زه حرم ملا و، غټ خبردار دی. اوس وایي زه حرمینو ته تللی وم، هلته خلکو کول ما هم شروع کړه. ما ورته ویل مولوي صاحب ستا دلیل خو قرآن او حدیث دی که نه، د حرمین ستا څوم نمبر دلیل دی؟ ته دا ولې پیش کړې؟ امام ونیفه منل شرک شو، بیا دغه اسلام شو. او دویم نمبر ما ورته ویل که حرمین منې، خو ما ورته 800 کاله دلته احناف پاتې شوي دي، 400 کاله بیا دلته 4 مسلې وي، اوس حنابله دي، تاسو مخکې هم نه وئ اوس هم نه یې. دریم ما ورته مولوي صاحب صرف رفع الیدین او امین دي وکتو، شل رکعته تراویح دي نه کتې، جمعې 2 ځانونه دي نه کته، خلک ستاسو غوندې کلاو نه ولاړ دي نه کته، لاسونه په نامه تړلي وغه دي نه کته، جمعې 2 خطبې دي نه کتې، جنازې دي نه کتې، پرمونځ پسې صرف دا 2 څیزونه تا نور پټوي وي په سترګو دي، هېڅ دي نه کته ظالمه. بیا ما ورته ویله دریم مې تاسو هغوی کې فرق دی. ما ورته خو نور هم مکالمه شو، بیا ما ته مې زبان وویل دیو دا چل ولې کوي؟ نو ما ورته ویل ته یې ووایه اشهد ان لا اله الا الله، خو ګوایي ورکوو چې الله یو دی. نو ما ورته ویل دا دغسې منافقت کوي که نه، ته تحیة لله یو دلته دا شی کوي. نو ما ورته ویل اوس ته دنه تپوس وکړې چې مونږ خو الله یو دی، نو دا راچل کوم، ته دنه تپوس وکړې چې خدای څو دی. نو بس دی راپاسو، ما ته ویل چپ شه مړه، تا خو بیخي مونږ کافر کړو. نو ګوره زمونږ او د دیو رفع الیدینو کې فرق دی، د شوافي او د دیو دواړو کې په هر عمل کې، په هر یو. زمونږ د هغوی سره د اولا او غیر یو له اختلافي، د دیو سره هم د اسلام او کفر شي، ځکه دا منکرین حدیث دي. تاسو ګورئ، تاسو دورې حدیث کړی دی، چېرته باب راشي زمونږ طریقه صحیح، ترجیح یا تطبیق یا جمع بین الروایات، ٹھیک شو؟ چېرته حدیثونه انکار هم کتلی چې دا منم دغه نه منم. دیو څه وایي؟ وایي په زور امین ویل دا ضروري دي، څوک چې نه وي دا د امت یهود دي. رفع الیدین سنت فرض واجب دي، څوک چې نه کوي دیو مونځ نه کېږي. یو حدیث هم نشته دی، نو دا انکاري حدیث نه دی. وایي که نه؟ په هره مسله کې دا فرق دی. راځئ د فرقونه به ووایو. د دیو او غیر رفع الیدین کې فرق نمبر 1 وایه. مانا تزه نه ده معلوم 86 صفحه. غیر مقلدین سلور رکعات منځ کې لز رفع الیدین کوي، او شوافی او حنابلہ په سلور رکعات منځ کې نه زه رفع الیدین کوي. شوافی حنابلہ بعد رکعتین نه کوي. نو څنګه چې دیو په نس زموږ منځ خلاف سنت ده، دغه سره دیو په نس د شوافی او حنابلہ منځ هم څه شو؟ ذکر بعد رکعتین خو غوی نه کوي کنه. او نمبر 2 शवाफी और हनाबिला का फुलेदैन को मुस्तहब कहते हैं और गैर मुक़ल्लिदीन उनको फ़र्ज़ या वाजिब कहते हैं, उनके बगैर नमाज बातिल है। हवालाजात क़ुव्वतुल ऐनैन सफ़ा 71 में जिस मुस्तहब को छोड़ने पर गुनाह नहीं है और फ़र्ज़ को छोड़ने पर नमाज बातिल हो जाते हैं। नंबर 3 शवाफी और हनाबिला का फुलेदैन को अपने इमाम का इज्तिहादी मसला कहते हैं और गैर मुक़ल्लिदीन उसको अल्लाह व रसूल का फैसला कहते हैं। مونږ وایو زمونږ د امام اجتهاد دا دی چې کولو چې دا منسوخ ګرځېدلی دي،
نو که امام حق ته رسیدلی مونږ ته 2 اجر هغوی ته 1 اجر که هغوی حق ته رسیدلی مونږ خطا شوي مونږ ته 1 اجر هغوی ته د مجتهد مقابله کې مجتهد منل کفر خو نه دی کنه خو دیو خدا اجتهادي مسله خپل اجتهاد دا د الله او رسول قول ګرځي نو د الله او رسول مقابله کې بل څوک منل دا څه دي کفر دی نو هلته اولا او غیر اولا ودلته رسه شوه नंबर 4 शवाफी व हनाबिला के गफलियदैन मजहब है और सवाब की नीयत से करते हैं और गैर मुकल्लिदीन के गफलियदैन शरारत है और ये फसाद के ګوره د امام شافعي مولا بارک راځي د امام صاحب علاقه تراغله او بونځه وکړه فلدین ونه کړ چا ورته ولی ویل مال هغه صاحب د قبر نه حیا راځي هغه مذهب نه دی او دا د لګان راشي یو کس به ولاړ 500 کې بچاغه کی مونږ پسې مونږ کېږم نه دی خپل وای پتا وستاری لیکلې دي وای مونږ په حناف بس نه کې خو کله کله ورځي ولی وای ته بل طرف لیدې نو کې شور به جوړ شي خلکو ته دعوت ورکي اوس دې کسان تم شور سره ما جوړې په د مازغوي وها به کمرې ته پټ بوزل تور سره بس کوه ما متوجه کوه ما متوجه وابي دی بس مولانا صاحب سبق د دې پوری تاسو ته په تفصیل سره مقدمه تفصيلات ویلا ان شاء الله العزيز پغې به تاسو پوه شوي د دې نه پس راځو د دلایل سلسله ته کوزه د لکان ته شور مکوي ښا و شور زیات دي خو موږ براغینه اجمالاً په اختصار سره لګ وایو ځکه زموږ ټورزي سکال کمی دي چې تاسو سره پغې باندې ورسېږي پوه شئ ان شاء الله دی باندې ما تاسو تر 2 کتابونو تذکرہ کړو چې 1700 پوری روایت په ترک باندې راجم شوی دي دلیل نمبر 1 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون پتاقی سره کامیاب دي مؤمنان الذين كسانهم في صلاتهم چې په منځونو خپلو کې خاشعون خشوع کوونکي دي سورہ مومنون پارا نمبر 18 د خشوع معنی ابن عباس رضی الله عنه فرمایي په تفسیر کې فرمای مخبتون متواضعون دا خشوع کون کې مخبتون تواضع کون کې دي سوق دي مخبتون دي تواضع کون کې دي لا التفتون يمينا ولا شمالا چې دی نه ګوري التفات نه کوي خي او ګس طرف ته ولا يرفعون ايديهم في الصلاه او رفع اليدين نه کوي په منځ کې تفسیر ابن عباس 212 تبع مردان قدیمی کتابخانه کې 359 امام حسن بصری فرمای اے خائفون وروانه او روایت دردنه وروي عنه روایت کړه شوی دردنه انه قال چې بشک د فرمایلی خاشعون الذين خشوع کون کې کسان دي لا يرفعون ايديهم في الصلاه چې دی ورف اليدين نه کوي په منځ کې الا في التكبيره الاولى مگر په تکبیر تحریم کې تفسیر سمرقندی جلد 408 استدلال تاسو ته په سر لیکل شوی دی وګورئ ورته ابتدا د اسلام کې ډیر امور داسې و چې د عادات سره تعلق په منځ کې موجود به د 2 آیتونو د نزول سره ټول عادات ختم شو عبادت پاتې شو توجه وکړئ یو عادت دی بل عبادت دی ګوره اسی لاسونه خوځول ګرځېدل راسه د اسی خوځېدل لاسونه خوځول د عادت دی او د کم لاسونو خوځولو سره چې ذکر ملګری دی هغه عبادت دی څه دی زمونږ چې په کومو مواضعو کې رفع الیدینو اختلافي ځایونه راځي هغه عادت دی عبادت ولا کې نشته دی تکبیر تحریمه کې موږ لاسونه خوځو الله اکبر ورسره ذکر کوو که نه دا غیر مقلد چې ما تاسو ته تفصیلات کړي کوم ځایونو کې هلته صرف لاس اوچتۍ ذکر ورسره نو په شروع د مانځه کې په شروع د اسلام کې په منځ کې عادات وو د رفع الیدینو سلام کلام پکې وو چاته دروازه کوله وهل پکې وو ماشوم اخیستل پکې وو دا ټول ورسه وو وروسته د آیت او دویم یو بل آیت د دې 2 آیتونو په نزول سره عادات ختم شو او عبادت ټیک شو دا مناسب استدلال په دې سره د رفع الیدینو نسخ راغلی ده او په دې باندې 2 تفاسیر موږ د خشوع په تفسیر کې ذکر لدینه پس به اعتراض جواب تلړ شو اعتراض تفسیر ابن عباس میں محمد بن صاحب اور محمد بن مروان سودی سخت ضعیف او منګلت راغی دي کې اعتراض دا دی تاسو چې کوم 2 تفاسیر پیش لکنه یو تفسیر هم د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پیش کو بل
سمرقندی د حسن بصری رحم الله مشهور تابعی دی توجه وکړئ ماته دی وایي دا اولنې تفسیر چې تاسو پیش کړو ابن عباس سره په دې کې دوه راویان ضعیف دي محمد ابن صاحب او محمد ابن مروان سودی توجه ماته وکړئ په دویم تفسیر اعتراض نشته د حسن بصری اعتراض پچا دی جواب دا دی مناسب حاصل لجو توجه زمونږ استدلال د روایت د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه دی بلکې د قرآن مجید د آیات نه دی چا نه دی د ابن عباس رضی الله عنه روایت هم د تفسیر د لپاره پیش کړل استدلال لپاره هم نه دی پیش کړل تاسو باغی ول اعتراض کوئ او بیا هم د تفسیر د لپاره یوازې دا نه دی پیش کړل د حسن بصری قول امر راوړی چې تابع دی نو تاسو یو پر خودل بل اعتراض کول دال مې کچھ کالا کالا ہے نو حاصل جواب څه شو زموږ استدلال د آیات نه دی د روایت نه لہذا باغی اعتراض مکوئ دویم نمبر کله یو آیات د تفسیر د لپاره موږ ضعیف روایت راوړو نو ضعیف روایت د آیات د تفسیر د لپاره بیا هم کافی کیږي دریم نمبر چالو تاسو یو ضعیف روایت وغی چې دین رب الدین نه دی مراد ٹھیک ده دریم جواب دا دی چې دا دواړه را سلورم جواب چې دا دواړه راویان په باب د تفسیر کې یو ګوره په باب د روایت حدیث احکاماتو کې یقینا دی ضعیف دي خو په باب د تفسیر کې دی روایت بالکل حجت دي دا ثقه دي یو راوی دغه سی وی چې په یو فن کې مهارت ورته حاصل وي په فن کې ضعیف لکه محمد ابن اسحاق ابن یسار وګوره په مغازیو کې خلوی مولا ده ثقه ده لیکن کله چې احکامات او باس راشي بیا دغه روایت کول جایز نه وي امام بخاری په خپل په مغازیو کې روایت ال احکاماتو کې سره د ضرورت نه اخلي په دې باندې په سلورم جواب باندې بلاندې حواله پیش کو چې مونږ د تفسیر د روایت په باب د تفسیر کې پیش کړل دی په باب د احکاماتو کې پوه شوي به وای مناسب جواب نمبر 1 یہ دونوں مشہور مفسرین ہیں امام ابن سعد ابن عدی علامہ ذہبی حافظ ابن حجر وغیرہ اور ائمہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ مشہور مفسرین ہیں میزان الاعتدال جلد 6 صفحہ 159 صفحہ 328 تہذیب التہذیب جلد 6 صفحہ 476 نمبر 2 ائمہ کرام نے اس بات کی تصریح ہے کہ ان کی تفسیر اقوال مقبول ہے اور احادیث میں ان کی روایت مردود ہے ہم نے تفسیر میں ان کی روایت ذکر کیا ہے میزان الاعتدال جلد 6 صفحہ 159 تہذیب التہذیب جلد 1 صفحہ 476 الکامل ابن عدی جلد 6 صفحہ 213 دلائل النبوہ جلد 1 صفحہ 33 البیہقی جواب نمبر 1 بل اعتراض کوي کنه وای ګوره وای کې دا رفع الیدین د خشوع خلاف شي نو تاسو چې په تکبیر تحریمه کې کوي تاسو چې په عیدینو کې کوي اخترونو کې او په وترو کې کوي ٹھیک شو نو به باغی سره څه کوي نو موږ تفسیر ته خپل وګوره لا يرفعون ايديهم في الصلاه الا في التكبيره الاولى دیم تکبیر تلتی سره لا لا يرفعون ايديهم في الصلاه لا يرفعون ايديهم في الصلاه تکبیر تحریمه في الصلاه دي کله صلات دي پیغمبر شروع کی او په صلات کې نه راځي دریم نمبر موږ جواب وکړو چې زموږ په دې آیاتونو سره رفع الیدین چې کوم عادات سره تعلق ساتو هغه منسوخ شو نو موږ چې کم کو دا ټول سره ذکر ور سره د عبادتو کې نه راځي عبادتو کې راځي ریاض دلته قیاس مکوي سلورم جواب موږ چې په کوم موازیو کې کو الته تاسو یو ضعیف روایت وخی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پریخي دي چلو موږ به سره پریدو او تاسو چې کم کوئی په غیر ته موږ صحیح خایو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پریخي دي دلیل نمبر 2 دی روایت ته خبر ور سره وګورئ عن محمد ابن عمرو ابن یتام انه کان جالسا روایت در محمد ابن عمرو ابن یتام بشک دې خپل ځان یادای کله کله دا متکلم خپل ځان په صيغه د غایب سره تعبیرای بشک نه سوغه معنا فرمنا صاحب النبي سلام د صحابه دی ویډل سره فذكرنا صلاه النبي سلام ذکر کوم منځ د نبی علی السلام مذاکرم شروع کړ فقال ابو حمید الساعدي ابو حمید الساعدي فرمل انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله سلام زر ټول نه زیات یادون کې منځ د رسول الله سلام لرم ګور مجمع د چا در صحابه مذاکره د شو شروع د منځ داوا صدا ما ته ټول نه زیات یاد د نبی علی السلام منځ رایتو چې ماری دل د غلرم اذا کبر جاله دې کله چې الله اکبر وایو و به ګرځول الله سن دواړه خپل اذا کبر کله چې الله اکبر وایو تکبیر تحریمه جاله دې حزو من کې لا سن به وګو پوری سوتله و اذا رکع کله چې رکوع کوله ام کنه یدیه من رکبتیه
نو لاسونه دا ته تاسو سره وایي سترګې وایي ګوتنې دا به کلکې ونیوي ثم حصر ظهره بیا به سیده کړه ملا خپله فاذا رفع رأسه کله چې به سر پورته کو خپل استوا نو برابر بشو حتی يعود كل فقار مکانه تر دې پورې چې واپس بشو هر یو جوړ خپل ځای ته بخاری چې لیک 184 تاسو روایت ته بیا وګورئ اذا كبر جعل يديه کله نبی رسول الله ولیدو چې تکبیر تحریمه الله اکبر وایو نو لاسونه د وګو پورې اوچت رفع الیدین وکړه رفع الیدین واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى ګل رکوع چې لاړو رکوع لان او نه پورته شو نو به رفع الیدین ذکر وکړو ګورئ تکبیر تحریمه لچتلو کوټي بولا ماته ګوره تکبیر تحریمه لچتلو رفع الیدین مړوای کنه چاړهګانی لاسونه د غوګونو پوری خو چې رکوع لتلو رکوع نه سر پورته کو به رفع الیدین ماته ګورئ مناسب ماته ګورئ رکوع لچتلو رکوع نه سر پورته کو به رفع الیدین نو ګوره کوم ځکه چې راوی رفع الیدین د اخیری منځ د نبی علیہ السلام کې لیدلی الته ذکر لاله کوم ځګونو کې چې نو لیدلی الته ذکر تاسو قاعده ویلې ده قاعده تاسو ویلې ده شور خو بنک نو ګوره مناسب تکبیر تحریمه کې چې رفع الیدین د رسول الله سلام کتلی نو هغه ذکر لاله قبل الرکوع بعد الرکوع چې نو کتلی نو هغه ذکر بیا وګورئ دی روایت ته انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات یادون کې مستاسو نه د منځ نبی علیہ السلام رایت مالی دلغلا اذا كبر جعل يديه کله چې الله اکبر تکبیر تحریمه ویلا نو ویګرځول الله سونه دواړه خپل حز ومن کې به وګو پوری و اذا رکع کله چې رکوع وکړه ام کنه يديه من ركبتيه نو دا ګټنې کله کې ونی وي ثم حصر ظهره به خلاصې دکړه و اذا رفع رأسه کله چې پورته کو سر خپل استوا نو برابر شو حتی يعود كل فقار مکانو تر دې چې هر جوړ خپل اندام ته ورسېدو نو ګورئ قبل الركوع بعد الركوع رفع الیدین ذکر لاله لیدلی نو نه وکړي ذکر نه کړو تاسو قاعده ویل سکوت فی معرض البیان بیان زید بیان راشل ته سکوت اختیارول دا بیان د خبرې دی چې نه دی کړي دا بیان د خبرې دی چې وای مناسب بخاری شریف جلد 1 صفحه 184 رحمانیه قدیمی صفحه 114 په زور وای حاکم جلد 1 صفحه 339 دا غنو کتابونو ذکر کړل دی استدلال اس حدیث میں صرف تکبیر تحریمہ کے فائدین کا ذکر ہے رکوع کو جانے اور اٹھنے کا ذکر نہیں اور قاعدہ ہے سکوت فی معرض البیان بیان یاره بیا به دی اعتراض کوي توجه کوي و یار تاسو خپل انصاف وکړئ په دې کې رسنا ذکر شته تعوذ تسمیه شته فاتحه شته نبی په دې سره څه کوي دا مو چې نه دي ذکر کړي سکوت فی معرض البیان بیان نو بس جګړه به ختم شي نو مونږ وایو چې په دې روایت کې د رأیته لفظ راغلی د څه شي د سمعته لفظ نه راغلی د سره راغلی دی د رأیته ذکر چې دی مناسب دغه تعلق د محسوسات سره دی د څه سره دی او د سمعته تعلق د مسموعات سره دی د څه سره جواب پوه شوي وایا وایا کنه مړه اعتراض ما وای جواب وایا روایت میں ذکر ہے کہ رأیته یعنی میں نے دیکھا تو رؤیت کا تعلق محسوسات کے ساتھ ہے اور تعوذ وغیرہ کا تعلق مسموعات سے ہے اعتراض نمبر بل اعتراض کوي و یار قاعده تاسو ویلې د عدم ذکر عدم شی لره مستلزم نه وي عدم ذکر عدم شی لره نو کدل دې ذکر نکړل نو دا څنګه دل مستلزم سوچ نشته نه دی کړی توجه مناسب مونږ د قاعده نمخ یو خورته مو قاعده ویلې و چې سکوت فی معرض البیان نو دا قاعده دغه نه ده دویم جواب دا دی چې غیر مقلد تاسو په نسبت باندې قاعده حجت نه لري کنه قران حدیث حجت ده ولی مشرکان شوی د قاعده مطابق قاعده ما پیش کوي دلیل راوړي دریم جواب درته توجه په روایت کې درې ځای رفع الیدین ذکر راغی یو د تکبیر تحریمه یو قبل الرکوع یو بعد الرکوع نو عدم ذکر عدم شیلر مستلزم دی کنه دا باس په مونږ الګ کړی وای چې کله تکبیر تحریمه کې نه ذکر کړی خو تکبیر تحریمه کې ولې دلته ذکر لاله قبل الرکوع بعد الرکوع نو لیدل ذکر نه کړله کچرته التم نو ذکر کړه بیا خدا قاعده پټ کول صحیح وو خو قاعده په درې موازیو کې یو ځای پټ کې نه پټ کې او په دوه ځګونو کې پټ کې دا ولی معلومیږي دال مکمل کالا کالا ہے
ٹھیک شو وای جواب نمبر 1 یہ بھی اصول ہے السکوت فی ماغز البیان بیان. نمبر 2 اصل ہے کہ آدمی ذکر آدمی شے کے مستلزم نہیں ہوتا. نوٹ آپ کا مذہب قواعد تو نہیں ہے کہ قواعد ہے تو پھر آپ کو خود مقلد بن گئے. نمبر 2 قواعد کا تو قواعد کے ساتھ ہوتا ہے لہذا آپ کا قاعدہ السکوت فی ماغز سے خود کیا. سلورم امام بخاری دا قاعده رد کړی دا بخاری جلد 1 صفحه 118 رحمانی باندې دی ان النبي صلی الله علیه وسلم لم يحول رداءه نبی علیہ السلام صادر نو تاو کړی استسقا کی فی الاستسقاء یوم الجمعه در امام بخاری داوا شوله نبی علیہ السلام د جمعې پر استسقا کی صادر نه تاو کړی او دلیل دا ذکر کوي ولم یذکر انه حول رداءه چې راوی ذکر کړی نه دی چې نبی علیہ السلام صادر تاو کړی یعنی ثبوت نشته. امام بخاری دا ثابت ول غواړي چې ادم ذکر ادم شل بالکل مستلزم وی ادم ذکر ادم شل مستلزم امام بخاری قاعده ما تکله حواله 15 جوابات پوه شوي مخکې زموږ دلیل نمبر دلته به څه کو روایت ډیر زیات دي الله هم په هم تاسو نقل کو. اول نمبر په عبد الله ابن عمر رضی الله عنه راوړو ځکه چې د رفع الیدین ثبوت روایت چې غوي پېښ کی پای کې مین راوی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دی ټول روایت دارومدار پاغه نو دلته په دوه طریقو سره موضوع د عبد الله ابن عمر مرفوع روایت ول نقل کو به په موقوف رسترا شو ان شاء الله ټیک ده چې دام زین کی د دنه کې راغونډه په 50 در تاړو خو مختصرا بصوره نقل کوه. لاول د دلیل نمبر 3 نه لاندې لاړ شي نوٹ تا دا مونږ چې رقم کتاب نه حواله پېښ کړو د روایت بالکل ټول صحیح دي خام د کتاب درجه وایو. نوٹ کتاب کے مصنف ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق اصفهانی المتوفى 316 اس کا کتاب محدثین کے نزدیک صحیح اردو ټول پوهیږي لکه نور پښتو کې دي دا نوري مقالې خدای اردو کې راغلي دوه څوک په پښتو نه پوهیږي لاس چت کوي په اردو څوک نه پوهیږي تر کوم ځای ها سوي په اردو نه پوهیږي پښتو سره به ګورو ته وایي زمانه صحیح بخاری مسلم کی طرح صحیح ہے. علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ جلد 3 صفحہ 2 اس کتاب کو صحیح المسند جلد 3 صفحہ 21 اسے کنز العمال جلد 1 صفحہ 3 میں ہے. صحیح ابو عوانہ کی سب احادیث صحیح ہے. اسی طرح علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے صحیح ابو عوانہ کو صحیح کتابوں میں شمار کیا ہے. تدریب الراوی صفحہ 97. اسی طرح غیر مقلد عالم علامہ مبارکپوری نے تحقیق الکلام جلد 2 صفحہ 118 میں فرمایا ہے حافظ ابو عوانہ کی سند کا صحیح ہونا ظاہر ہے کیونکہ اس نے اپنی صحیح میں صحت کا انتظام کیا ہے. اسی طرح مشہور غیر مقلد عالم عبداللہ وہ پڑھی فرماتے ہیں یعنی انہوں نے صحیح ابو عوانہ کو صحیح میں شمار کیا ہے. رفع الیدین و امین صفحہ 22. اسی طرح غوپڑی صاحب لکھتے ہیں جن مصنفین نے اپنے کتب میں صحت کی شرط کی ہے ان کی کتابوں میں کسی حدیث کا ہونا صحت کے لیے کافی ہے. جیسے کتاب ابن خزیمہ اور ایسے ہی کسی حدیث کا ان کتابوں میں ہونا جو بخاری اور مسلم پر بطور تجوید بھی کی گئی ہے صحت کے لیے کافی ہے. جیسے ابی عوانہ الاصفهانی صفحہ 123. ٹھیک شو د کتاب درجه مو پیژاندا په صحیح ابو عوانہ کې چې کوم روایت نقل دی صرف کتاب خپل روایت کتاب کې روایت راوړي بس دغه صحت د فردا کافی رجد نقل کړي بس ٹھیک شو کتاب درجه مو پیژاندا کنه دغه کتاب نه د حدیث وایو. ان سالم بن نبی روایت در سالم نغر خپل بلار عبد الله ابن عمر نے روایت کی قال ایت رسول الله سلام عبد الله ابن عمر فرمای رضی الله عنهما مالیدل نبی علیہ السلام اذا افتتح الصلاه کله چې مون شروع کو رفع یدی رفع الیدین به کول حتی یحازی ما تر دې چې وګونو په سقو پر به وړه وقال بعضهم حزومن کې بعضی وګو پر به وصله خدای یو سیز دی روایتو کې درې راځي وګي پوسقای وګورو نو چتول امام صبری مولا فرمای دا ګوري ماته دا لاسونو وګو سره برابر شو دا په سقو سره برابر شو دا وګورو نه ماوړی دا په درې واړه روایتو باندې عمل لګا د اختلاف نه دی. وقال بعضهم حزومن کی وی وې دا اراده ير کله چې اراده وکړه چې رکوع کی وبعد ما يرفع راس ورس تراغی نه چې وبعد ما يرفع راس چې پورته کی سر خپل من الركوع لا يرفعه معرف اليدين به تکبیر تحریمه کی وکړه او قبل الركوع بعد الركوع عبد الله ابن عمر فرمایي چې نبی رسول الله بیا شابه صحیح ابو عوانہ جلد 290 مونږ سره دارالفکر چاپ دی جلد 423 مخ کې شابه پس دا حدیث په ترک رفع الیدین باندې صحیح کېدو سره سره صریح هم دی. مخ کې 2 سندونه د دې مونږ مزید نقل کړي دغه کتاب په حواله سره حدثنا ابو داود قال حدثنا علي بن حاشیه دي قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الى اخره هم دغه سبب باندې. نمبر 4
دليل نمبر 4 حدثنا الصالح قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله شابه دغه روایت هم نقل کړه چې تکبیر تحریمه کې وکړو نورې نه دی کړی صریح نفي کوي مستقل صحیح ابو حوانا جلد 2 صفحه 424 دلیل نمبر 5 حدثنا مناسب مخ کی کتاب په حواله سره چې په مسند الحمیدی د امام بخاری مسلم استاد دی د خپل کتاب په بخاری مسلم باندې په تور د تخریج لیکل دی کم روایت چې دغه نه پاتې شوی دي نو نقل کړي دغه په شرایطو پورې د نقل کړي دي روایت هم ټول په ټول سدي صحیح وایا دلیل نمبر 5 حدثنا الحميدي قال حدثنا زهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتدى الصلاه كل شيء برفع اليدين شروع کو رفع يديه رفع اليدين مكل حظ من كبي واذا اراد يركع او کله چې بیراده وکړي چې رکوع کوي او بعد ما يرفع راسه من الركوع او کله چې بیراده وکړي سر پورته کې د رکوع نه فلا يرفع رفع اليدين من کول ولا بين سجدتين شابه مسند الحميدي جلد 2 صفحه 277 مسند الحميدي مطبوع में حدثنا سفيان زمخ کی مناسب دلیل نمبر 6 ته شابه صفحه نمبر 95 میں باندې دلیل نمبر 6 دلیل نمبر 2 قال ابن وهب عن وهب بن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن سالم النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك نبی علیہ السلام كان رفع يديه كان يرفع يديه رفع اليدين میں کول حظ من کې وګو پوری اذا افتتح الصلاه کله چې به من شروع کو دي کی تاسو ګورئ يرفع يديه مقدم ده او شر اذا افتتح الصلاه مؤخر ده او ضابطه تاسو ویل چې کله جزاء مقدم شي په شرط باندې نو دا حصر فائدہ کوي یعنی صرف تکبیر تحریمه کې رفع اليدين کول نورې شابه مدونة الكبرى جلد 1 صفحه 119 معارف السنن جلد 2 صفحه 17 نوٹ جزاء يرفع يديه مقدم وشر اذا افتتح الصلاه مؤخرا او هي مشهور ضابط هي التقديم وما حقه تاخير يفيد الحسن تو عند الافتتاح رفع اليدين کا حصر ہوا اور اس کے بعد والے رفع اليدين نہیں ہے دلیل نمبر 7 عن عبد الله بن عون خزارو قال حدثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه ثم لا يعود بیا به رفع اليدين نه کول تکبیر تحریم نه علاوه نسب غايه جلد 1 صفحه 404 یہ بھی اصح دا مسح لسانید دے شابه دلیل نمبر 8 عن جابر بن سمره قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن سمره فرمائی دا قولی حدیث ته په دې باب کې روته بمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقال مالی اراکم رافع ایدیکم سشوی دی مال راج زوینم تاسو کان ازناب خیل شمس مالی اراکم سشوی دی مال راج زوینم تاسو رافع ایدیکم رفع الیدین کوي تاسو کان ازناب خیل گویا کې د مستوسونو د لکو په شانتي اسكنوا في الصلاه سکون حاصل کې په منځ کې رفع الیدین مکوي وقال مالی اراکم رافع ایدیکم سشوی دی مال راج زوینم تاسو لاس رفع الیدین کوي کان ازناب خیل شمس گویا کې د مستوسونو د لکو په شانتي اسكنوا في الصلاه سکون حاصل کې په منځ کې مسلم شریف جلد 1 صفحه 181 صحیح ابو عوانہ جلد 1 صفحه 419 سنن کبرى نسائی غنو کتابونو نقل کړه دی حدیث کې صحابه کرامو منځونه کول رسول الله صم راغ دی رفع الیدین کول په صلات نبی علیہ الصلوۃ والسلام من کړل اسكنوا في الصلاه نو دا من راغله د رفع الیدین په صلات نه په منځ کې رفع الیدین مکوي اعتراض اب یہ تشریح یره و اعتراض دا دی کنه دا تشبیه صحیح نه ده الکه ولې صحیح نه توجه وکړه الکه وې تشبیه په دوه طریقو سره نه صحیح یو خو تشبیه د مستو اسونو د اسونو سره ورل شوی نو اسونه د لکې دغه څه خوځي او رفع الیدین موږ دغه څه کوو دویم لکې وی ولاسونه دوه دي نو موږ جواب داده چې تشبیه من کل الوجوه نه تشبیه من بعض الوجوه په یو وصف کې تشبیه موجود دی زید کالاسدی نو زید خو بسلوري نه ګرځي په وصف د شجاعت کې تشبیه ده نو دلته صرف په خوځولو کې تشبیه ده دویم دلته سو فرمل کأن اذناب خیل شمسین د مستو اسونو د لکو پشه نو د اسونو دوه حالات وي یو خو چې ځان مچان شړي به دغه سي کوي او مستی کې چې راشي به دغه سي کوي مولانا دا مستی حالت سره تشبیه ورل شوی لازم تشبیه صحیح دی اعتراض به زید جواب تشبیه صحیح ہے یہاں پر آپ علیہ السلام نے تشبیه مذکوروں کے ساتھ دویم دادا ويرى واذا رفع اليدين خد النبي عليه السلام عمل زوړ وکنه نو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم منسوخ عمل تشبیه مور رفع اليدين سره نو دا تاسو ګستاخی وکړه نو موږ ته موږ نه کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم منسوخ عمل تشبیه او به تاسو خپل وای چې دا روایت د تشهود د اشارو په باره کې دی باره کې نه دی نو هغه هم د علیه الصلاۃ والسلام زوړ منسوخ عمل شنو تاسو هم به ګستاخان شو تاسو باغی عمل کو
شابه شابه مخکې اعتراض تلاش 97 باندې اعتراض یہ حدیث دا دویم اعتراض دا دی وای اب جو تاسو تکبیر تحریمه عیدین او وترو کی کوي نو بیا خو راغیم د مستوسونو سره تشبیه علاغه سره بس کوي نو موږ جواب دادې توجه وکړي د تکبیر تحریمه خو به ځکه ناراضي چې دلته لري اسكنو فی الصلاه او تکبیر تحریمه غ للصلاه دی فی الصلاه په کوم شروع کیږي زړه داخل شنو فی الصلاه ناراضي دویمو د عیدینو او د وترو مونږ ویل عادت عبادت پر خمو کوغه عبادت دی عادت نه لري سره دغه تشبیه نه صحیح کی دریم نمبر مونږ ویل چې د وترو او د عیدینو په باب کې تاسو یو ضعیف روایت پیش کړي چې علیه الصلاۃ والسلام پریخ صحیح پښتره چې کوله او ضعیف نشته چې پریخ په خلاف د دې مونږ صحیح حدیث پیش کوو چې رسول الله صم پریخ دی لہذا دغه په ځمن کې راوستل صحیح نه دی جواب وایا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جملہ فرمایا اس کو فی الصلاۃ فرمایا تو فی الصلاۃ کے بارے میں ہے تکبیر تحریمہ کے لیے فائدین جو صلاح ہے فی الصلاۃ نے یہ رکوع وغیرہ کے فائدین فی الصلاۃ ہے اور یہ دین کے فائدین میں تو یہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ حدیث میں ہے خرج علینا تو آپ علیہ السلام کا حضور صحابہ کرام پر عام نماز میں ګوره وترو کې کله دغه شوی چې صحابه کرام وتر کې نبی علیہ السلام راووتو هغه کور کوله ها د اختر مونږ د شوی چې صحابه کرام د اختر مونږ کو نبی علیہ السلام راغلی او نبی علیہ السلام امام ولاړو نو هغه پکې یقینا نه دی داخل دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں کا فائدہ کرتے ہیں وہاں ایک ضعیف حدیث دکھاؤ جس میں نبی علیہ السلام اس سے منع کیا ہو یا چھوڑ دیا ہو اعتراض یہ حدیث تو تشہد سلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے و یاره بل اعتراض دار وای دا حدیث تعلق د تشهود د اشارو سره تعلق ساتي د سره د تشهود دا هلته چې کوم اشاره راځي دغه سره تعلق ساتي رفع الیدین سره نمو ورته د الله بندګانو صریح الفاظ دی ولې تعویل کوي رافی ایدیکم نو څنګه تعویل کوي چلو وایو په دې باب کې دوه حدیث امام مسلم په صفحه 118 نقل کړي سو یو حدیث د رفع الیدین فی الصلاه سره تعلق ساتي دویم د تشهود د اشارو سره ساتي دواړه جدا دي سندن هم جدا دي متنن هم جدا دي پنځه فرقونه دي په کې سترګې ورته کلاو کوي دماغ ویخ کوي وایو جواب اس باب میں دو احادیث ہیں دونوں میں فرق ہے ایک حدیث رفع الیدین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور دوسرا سلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں حدیثیں سب 181 شاباش ہمارے استدلال رفع الیدین والا حدیث ہے سلام والے حدیث سے نہیں ہے دونوں حدیثوں میں بہت فرق ہے ګوري اولنی روایت کې یعنی رفع الیدین والا کې د جابر ابن سموره شاګرد تمیم ابن طرفه ده پر رفع الیدین روایت کې جابر ابن سموره شاګرد څوک ده وای څوک دی او په دویم د تشهود په اشارو والا کې عبید الله ابن قبطیه دی څوک دی نو چې کله سند بدل شو روایت یو شو به جدا شو نمبر 2 فرق په ولنی روایت کې خرج علینا الفاظ راځي یعنی مومنس کو نبی علیہ السلام راغی انفرادی مون ذکر دی او په دویم د تشهود والا کې صلینا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د نبی علیہ السلام سره مونږ کو په دې کې جماعت ذکر دی نو پر فلدین والا کې د انفرادی جمون ذکر دی او په تشهود والا کې د سلام والا کې د اجتماعي مون ذکر دی نو فرق شو کنه شو نمبر 3 اولنی روایت کې رافع ایدیکم دی رفع الیدین ذکر او په دویم روایت کې تؤمون بیایدیکم ذکر دی اشاره کوي په لاسونو تاسو نو فرق شو کنه شو الفاظ به سلورم فرق اولنی روایت کې سلام ذکر نشته او په دویم کې سلام ذکر دی پنځم فرق په اولنی روایت کې اوس کو نو فی الصلاه الفاظ دی او په دویم کې انما یکفی احدکم ایذو یده علی فخذی مشه کافی کیږي یو کس تاسو د پاره چې کې د لاسونو خپل ورون باندې اشاره دی نه کوي ٹھیک شو به اعتراض کوي وای دا خو امام مسلم په تشهود په باب کې ذکر کړی دی نو موږ جواب در چې امام مسلم ابواب نه دي ذکر کړی امام نووي ذکر کړی دی خو شافعی المسلک روس تر راغلی دی به اعتراض کوي وای دی روایت نه لري مولانا کړوي صاحب مولانا مخ کې استدلال نه دی کړی وایا جواب اسی روایت علامہ جمال الدین سے لیلس بغایا صفحہ 393 میں اور علامہ شفیق احمد عثمانی نے فتح الملهم اور اللہ علی قاضی رحمہ اللہ نے شرح نقایت جن 1 صفحہ 78 اس میں تحقیق فلیدن پر استدلال ټول استدلال کړه د استر کی کولاو کيو دلیل نمبر 9 اخبرنا ابو عبد الله الحافظ عن ابي العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن اسحاق الصنعاني عن الحسن بن ربيعه عن حفص بن عياض عن محمد بن يحيى عن عباده بن زبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا الصلاه رفع يديه في اول الصلاه شروع د منځ کې به رفع الیدین کول ثم لم يرفعهما في شيء
بیا په هیڅ کې رفع الیدین نه کول حتی یفرغ تر دې چې فارغ بشو. نصب گایا جلد 150 اعتراض نمبر 10 نمبر 10 أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله كين بن وسط عن رسول. سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة دنه ودش دی روایت ته وګورئ روایت ته وګورئ دنه ودش قال فقام فرب اخبرنا سويد بن نصر ثقه راوي دی قال حدثنا عبد الله بن المبارك ثقه راوي دی امام بخاری مسلم استاد عن سفيان روایت تیرے سفیان نا ثقه راوي دی عن عاصم بن كليب روایت تیرے عاصم بن كليب نا ثقه راوي دی بخاری مسلم عن عبد الرحمن بن الاسود ثقه راوي دی عن علقمه ثقه تابعی دی عن عبد الله روایت در عبد الله بن مسعود نے قال هغه فرمایل الا اخبركم بصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم از خبر درنکم تاسو ته موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ول صدر نکم س د شي د س خبر یاد شو د څوک وي عبد الله بن مسعود رنسو کوئی دا سو کو مناسب د مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رضیت لكم ما رضی لكم ام عبد رضیت لكم ز خوخم تاسو د پر ما رضی لكم ام عبد هغه تاسو د پر عبد الله بن مسعود خوخ کی تاسو کړه چانه قران زده کوي د عبد الله بن مسعود نه زده کی ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه تاسو ته ابن مسعود څه بیان کړي دغه تصدیق کوي ما که بغیر مشورې سو امیر جوړول ابن مسعود به جوړ کړی در سفر خادم وو د هزار خادم وو حتی چې ابو موسی شری رضی فرمایي وای مونږ چې هجرت وکړو مدینه منورې ته رالو ول مونږ خیال کوو چې دا د رسول الله د کور سره د اهل بیت ابن مسعود رضی الله تعالی د لوټه خدمت دو د امصار دو د پیزارو دو ټول خدمتونه د حوالو سفر حاضر کی هر وخت دا ور سره دیو جن حماد ته چا ویلا وی وائل ابن حجر چې رسول الله رفع الیدین کړی دي هغه ورته خا وائل ابن حجر په اخر وخت کې راغله سورز د پاره عبد الله ابن مسعود ته پته نه هغه ته پته ولګیدا اوس ما سره دی یو سړی ټول عمر تیر کړل هر وخت را سره ته چرته 2 ورځې لرالې نو ته یو خبره کې دغه سی کول او دی چې نه کول نو چا به تصدیق کو او ورته غوسه شو بده نو دغه ابن مسعود رضی الله عنه نبی علیہ السلام منسخم د چا ودرېدو الا اخبركم بصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال راوی فرمای فقام فسودرېدو عملی نقشه جوړی فرفع يديه اول مره اول ځل رفع الیدین ثم لم يعد برفع الیدین نسائی صفحہ 158 اس میں ہمارا جو دعویٰ ہے وہ ثابت ہے ګوره مناسب دا البانی د البانی د نسائی دوزه کړی دی ابو داود او د ټولیو د پنځ کم صحیح دي هغه صحیح کې نقل کړی غیر مقلد دي ضعیف کې ضعیف په دې دای په صحیح البانی کې هغه نقل کړ په صحیح نسائی کې شیخ امین الله مو انصاف داري صحیح دی په دې حدیث ډیر وګد باسته ز په درې اعتراضات په ځمن کې ټول اعتراضات تاسو ترجمه کوم توجه وکړئ د عبد الله بن مسعود روایت د په غنو سندونو سره دی بالکل صحیح دی ردی په ټول داو بنیاد ورانیږي نو دی دې ته سم کار ویل دی خو زه درته په درې طریقو سره جواب په اعتراضات را نقل کوم دغه نه بار نه وزي ان شاء الله کلاو د زله په غوونه واوري ٹھیک شو مناسب اولنې اعتراض تاسو وګورئ د سند عن سفیان عن عاصم سفیان روایت کې د چانه پس سره روایت کې پان سره پس سره وير سفیان مدلس ته واغه پان سره روایت کې د مدلس عنانه قابل قبول نوي نه پوهیږي پدې عنانه پیش نه سفیان مدلس ته مدلس راوي داغه پان سره چې روایت وکي قابل قبول نه دی د تصریح د سما کې چې حدثنا یا سمعت به وي ٹھیک شو اعتراض پوه شوي ورته جواب داده طبقات المدلسین وړو کې کتاب د حافظ ابن حجر موږ سره پروت دی سنوم دی موږ سره د قدیمی چاپ دی صفحه نمبر 11 ده هغه طبقات دراویانو جوړ کړي دویمه طبقه د مدلسینو هغه ده چې د دیو تدلیس په هیڅ کتاب کې مضر نه ده کس سفیانین دویمه طبقه چا ده چې دا غوي تدلیس په هیڅ کتاب کې مضر مثال سوی کس سفیانین لکه سفیان سوری او وینا ٹھیک شو
سیف المناظر کې به حواله دي غیر مقلد حواله په منقل اعتراض جواب پوه شوي دا طبقه ثانی دغه مدلسینو نه دي چې د تدلیس په اساس کې مدیر نه د لازم اعتراض به زیاده حواله شو طبقات المدلقین صفحه نمبر یا قدیمی چاپ دویم اعتراض دا کوي ویره تاسو بدی کې وګورئ بدی کې بل راوی دی عاصم ابن کلیب څوک دی او عاصم ابن کلیب چې دی مناسب دا ضعیف راوی دی مونږ دا اعتراض دیم به زیره مخکې صفحه باندې مونږ به حواله نقل کړی دی نوټس سیف المناظر کې مشتره امام مسلم رحم الله په مسلم شریف کې دنه زه په زه باندې استدلال او احتجاج کړی دی د روایت نقل کوي د په سند سره او احتجاج استدلال تی کوي نو کده ضعیف په مسلم کې ضعیف روایت نشته راغ په اجماع د امت سره صحیح دي نو بیا د دنه روایت ولې غسته دویم امام بخاری رحم الله په تعلیقاتو کې د دنه روایت غسته او د روایت ته اصح ویلی دي مخکې به حواله روان دي تاسو په صفحه نمبر 103 باندې بیا کته شي صفحه نمبر 103 باندې بخاری جلدو صفحه 868 قدیمی چاپ کی مسلم جلدو صفحه 197 350 414 419 په دې ټولو کې احتجاج کړی دی دا غینه بابا په دې پوه شوي نو موږ په عاصم ابن کلیم باندې اعتراض شو بیزه شو دریم توجه وکړئ په دې باب کې بیزه جرحي دی بیزه یاره پلان کې وای چې دا روایت ثابت نه لري پلان کې وای چې دا روایت ثابت نه لري پلان کې وای نو موږ دغه جواب داده چې کله د روایت سند یو راوي ثقه ده نو بیا مبهم جرح الاعتبار جرح مبهم قطعا به اعتبار ټول مردود دي د درې اعتراضات باندې پوه شوي د دې نه بار اعتراضات په دې روایت نشته ډېر خواره وارد خو حاصل ادا شو به ویم که یاد بشي ان شاء الله یاد بشي سیف المناظر کې شته بل په دې باندې ویره عبد الله ابن مبارک رحم الله فرمایي چې دا روایت ثابت نه ده نو موږ کوم روایت چې ترمذی په حواله سره اعتراض کړو پاکي خپل د تنور رسیدلې به چورته خپل را ورسېرو په خپل سند سره نقل کی په دې روایت کې کوم سند مونږ پېښ کو بده کې شته عبد الله ابن مبارک وګوره شته به کنه لہذا اعتراض به شو زما خي مناسب دلیل ته 102 نمبر صفحه ته 11 نمبر دلیل ته لاړ شي دلیل نمبر 11 عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول وقت قال وفي الباب قال وفي الباب دلته باب موجود خو ترمذی شریف نه تل دار البراء بن عازب قال ابو عيسى امام ترمذی وی حدیث ابن مسعود حدیث حسن حدیث د ابن مسعود حدیث حسن ده وبه يقول الفاظ تو ګورئ رفع الیدین روایت امام ترمذی نقل کړی دلته سوی وای د بعضی اصحابو په دې عمل له او به چې ترک والا نقل کړي د نسخ والا وای د اکثر ټول صحابه او تابعین او اهل علم عمل په دې ده د ابن مسعود رضی الله عنه حدیث ورته ګورئ وبه يقول غير واحد من اهل العلم په دې باندې عمل دی د اکثر اهل علم د بشمار اهل علم من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم د صحابه د نبی رسول الله او تابعین او قول سفیان او اهل الكوفه او دا قول سفیان او د اهل کوفه د ترمذی 164 65 اس حدیث میں جمهور صحابہ و تابعین کا عمل تھا کہ فلیدین کا ہے دا حواله ټټه یاد ساتي ښه د جمهور صحابه او تابعین عمل پچا دی د ابن مسعود رضی الله عنه حدیث ته امام ترمذی رحمہ اللہ اس سے پہلے فلیدین کے باب باندھتے ہیں اور اس کے آخر میں لکھتے ہیں وهذا يقول بعض اهل العلم په دې باندې بعض اهل علم عمل له ابن مسعود من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریبا غیر واحد من اهل العلم لکھتے ہیں تو اس پر انصاف کرنا چاہیے نمبر 1 ابن حزم ظاهری غیر مقلد محلل دا تصحیح دغه نبی نقل کوي مناسب د سیف المناظر التفسیر سره موږ نقل کړي مخکې دلیل ته دلیل نمبر 12 په صفحه 105 دلیل نمبر 12 عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود ابو داود صفحه 109 صفحه 116 صحابي شريف مخکې دلیل ته صفحه 109 دلیل نمبر 13 قال ابو حنیفه رحمه الله قال حدثنا حماد بن ابراهيم سند څخه قال ابو حنیفه امام سے فرمای امام صاحب څخه ده په امام صاحب چې اوس جره کینو په مشهور امام باندې جره مفسر هم ناقابل قبول ده مولا کړي سے فرمای غیر مقلد راغی په امام باندې پر مولا خو پلان کې جره کړی ده اوف امام د په امام بخاری رحم الله باندې امام ابو حاتم جره کړی ده او دومره سخت جره کړی متروک الحدیث ورته ویل ده
متروک الحدیث چې چاته ویل چې د غریبت په استدلال او استشهاد تایید دواړو کې نشي پیش کوله وای ما ته چې په امام بخاری جرح ما ورته چو په امام ابو حنیفه باندې هغه څوک جرح کوي دغه زمانه هم نه دی منتها حسد او تعصب د وجه او په امام بخاری باندې خپل استاد جرح کوي وای ما ته چې په امام بخاری جرح ما ورته او په امام بخاری جرح سخت پریشان شو چې دا بس کیږي ما ورته هیڅ به نه کیږي پریشانی تاسو تر مونږ ته نشته اصول ما ته بیا په اصول کې کېږي بیا چې خپس پریشان شو ما ورته ګوره اوبه په دوه قسمه دي یو سمندر دی یو لوخی دی سمندر کې ته ګندونه واچو سمندر ته صفایي ته څه نقصان خو ته لوښي کې معمولي قطره ګندګي واچو هغه ګنده شوي د عام راویانو مثال د وړو لوښو دی د امام بخاري امام حنیفه رحمه الله مستر رحمهم الله د مثال د سمندر دی دا معمولي زری غپار هغوی ته هېڅ نقصان نه رسي نو امام صاحب ثقه امام دی مشهور امام دی مشهور امام باندې جر مفسر هم ناقابل جر او تعدیل کې به تاسو ووایئ ان شاء الله قال حدثنا حماد دام ثقه امام دی ان ابراهیم عن القمه ثقه امام دی والاسود عن ابن مسعود ان رسول الله صلی الله علیه وسلم شابه كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلاه ولا يعود لشيء من ذلك مسند امام تکبیر تحریمه کې رفع الیدین کول به نور نه کولو جامع المسانید جلد 1 صفحه 355 دلیل نمبر 14 عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه في اول الصلاه ثم لا يعود كتاب صفحه 4 جلد 1 مخکې دلیل ته مناسب دليل نمبر 15 اخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا مره واحده نسائی شریف جلد 1 صفحه 162 161 په دې امام نسائی باب هم لګول باب الرخصه فی ترک ذلک چې دا متروک ګرځیدلی منسوخ ګرځیدلی دلیل نمبر 16 امام حافظ ابن ابي بکر روایت کرتے ہیں قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم المروزي قال حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن ابراهيم قال علقمة عن عبد الله بن مسعود قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند افتتاح الصلاه خلفاء راشدین هم صرف تکبیر تحریمه کې کولو اسناده صحيح ورواته ثقات الكتاب المعجم لابي بكر الاسماعيلي صفحه 692 693 رقم الحديث 2534 سنن کبرى للبيهقي جلد 2 صفحه 112 مسند ابي يعلى جلد 4 صفحه 453 رقم الحديث 5392 دليل نمبر 17 ابو حنيفه سمعت شعبي يقول سمعت براء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حتى يحاذي بين منكبيه لا يعود يرفعهما حتى يسلم من صلاته حتى يسلم في صلاته شابه حتى بوډا شوی نه دی عمل کوي مسند ابي حنيفه روايه ابي نعيم صفحه 344 دلیل نمبر 18 روایت کوي حافظ محدث محمد بن الحارث المالک در درې می صدی محدث ته خان کوم صدی امام حارث قال حدثني عثمان بن محمد قال لي عبد الله بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا عثمان السوارد عن حفص عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر چانه روایت دی ابن عمر نه چانه روایت سترګي وګونه او دماغ کولاوک قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی علیہ السلام سره بمکه ته په مکه مکرمه کې فرفای دینا په بد الصلاه رفع الیدین کول مون په شروع د منځ کې او په داخل الصلاه په شروع د منځ کې او په داخل الصلاه او په داخل المنځ کې په رکوع فلما هاجر النبي صلی الله علیه وسلم کله چې هجرت وکړ نبی علیہ السلام الى المدینه مدینه منوره ته ترک رفع الیدین فی الصلاه نو پرې خو د رفع الیدین په منځ کې عند الرکوع په رکوع کې وثبت على رفع الیدین فی بد الصلاه او قائم پاتې شو پر رفع الیدین په شروع د منځ کې تکبیر تحریمه کې دا روایت بالکل صحیح هم دی او صریح هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې کول لصلات فی صلات دواړه هجرت چې وکړو مدینه منوره ته نو لصلات پرې خو دې شو لصلات باقی پاتې شو اسناده صحيح ورواته ثقات الاخبار الفقهاء والمحدثين صفحه 214 بيقول رقم الحديث 378 د دې نه پس آثار مونږ نقل کړي د خلفای راشدین صاحب هغه ځان له وګورئ مناسب د مرفوع یو روایت چې مختلفو سندونو د غیر مخلوق سره یو روایت ته په مختلف سندونو سره شل جوړ کی دا زمونږ د مناظرې لستونه تاسو اصول کې به چې ځای کله پکې مونږ د 200 نه زیات نقل کړي دي ټیک ده لړ اوس په لړ شو دا غوي هغه ته صحیح ده په دې روایت کې ډېر شری دا مرخوب او موقوف به پریږدو خبره به ډېر وګديږي ځکه دا تخصص سبقونه دي
د اخرنۍ پاڼې ته راشئ به ووایو خیر صاحب 118 صفحه 118 30 نمبر دلیل ته راغلی وایه دلیل نمبر 30 اہل مدینہ کا تکفلین پر اجماع امام مالک رحمہ اللہ کی اصول یہ ہے کہ مدینہ والے غلط کام پر جمع نہیں ہوتے امام مالک رحم الله وایي چې مدینه منورې والا په غلط کار نشي جمع کېدی څه وایي تاسو وده شوي دا طرف والا یار ها نو ما ته ګورئ زه خو وایم که نه دا خو اورئ ظالمانو امام مالک رحم الله د رفع الیدین روایت په خپله نقل کړی دی خو مدینه منورې والا چې وکړه هغوی رفع الیدین نه کوي نو هغه روایت متروک وګرځو په خپله مذهب څه وګرځو چې رفع الیدین کول مکروه دي دی خلاصه شو امام مالک رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ مدینہ والے کا عمل ترک رفع کا ہے تو انہوں نے اس کو اپنا مذہب بنا لیا شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے امام ابن رشد مالکی نے بدایت المجتہد میں لکھا ہے ان مالک رجح رجو ترجیح ورکړی دغه تو ترک الرفع ترک رفع الیدین ته لموافقة عمل اهل المدینة فتح الملهم جلد 2 صفحہ 11 بدایت المجتہد جلد 1 صفحہ 97 حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اصول مالک اتباع عمل المدینة وإن خالف الحديث بدایع الفوائد جلد 4 صفحہ او امام مالک سو الى عارفو زنه پیجم رفع الیدین فی شیء من التکبیر الصلاة لا فی خفض ولا فی رفع لا فی تفتیح الا فی افتتاح الصلاة زه صرف تکبیر تحریمه رفع الیدین پیجنم نور نه پیجنم المدونة الكبرى جلد 1 صفحة 18 المالكية قالوا رفع اليدين حظ المنكبين عند تكبير احرام مندوب تکبیر تحریمه کې مستحب دی او فی ما عدا ذلك مکروه د دین علاوه مکروه دی الفقه على مذاهب الوجه 1225 دین لاړ شي مخکې دلیل نمبر 31 د خیر القرون په زمانه کې دا دومره متروک او غیر معمول به عمل وو چې په مکه مکرمه مدینه منوره کې چام نه پیژانده تر دې پورې کې چا به کول نو خلکو ورته تعجب په نظر کاته او اعتراض به کوو مکې مکرمې ته ابن زبیر راغی رفع الیدین یې وکړه میمون یهودي چې دی وکتو چې دی رفع الیدین کې نو سود ابن عباس خواله لاړو وی فرمایل انی رایتو بېشکه ما لیدلی ابن زبیر صلی صلاتن داسې مونځ یې کړی لم ارا احدا یصلیا چې ما څوک نه دی لیدلی چې دې نه مخکې دغسې مونځ کړی دی فوصفت له هذه الاشاره ما ورته داسې وکړو دی کولی مونږ باجوړ کیو هغه وخت کې حفظ هم کوړو کیو د تبلیغان به راتله شوافی بهر نه حنابله مونږ چې به وکاته اول ځل راغلی بیا مې اول یار مونځ کې دغسې کوله نو مکه مکرمه ته ټوله دنیا خلک راتله خیر القرون دور کې ګوره د خیر القرون په دور کې مکه مکرمه کې دا دومره ناشنا عمل و دومره ناشنا چې هغه ورته ابن عباس وایي ګوره دا چلی کو فوصفت له هذه الاشاره ابو داود شریف جلد 1 صفحہ 115 حقانیہ باب افتتاح الصلاة رحمانیہ جلد صفحہ 117 اسی طرح عبداللہ ابن عمر نے جب رفع الیدین کیا تو جابر ابن تو جب حارب ابن دیسار ورته وفرمایل فقلت له ما هذا بابا دا څه دي د کله کله دغسې یو عمل به کوو په ولاړه وړه بول نبي صلی الله علیه کړي دي دې له وړه بول نه ورته غوسې به کړي نو چېرته یو ځل رفع الیدین هم کړي نو خپل زوی ورته څه وایي مخکې را روان دی سالم ابن عمر بابا دا څه دي مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 413 رقم الحدیث 2404 نمبر 3 سالم نے ابن عمر کو رفع الیدین کرتے دیکھا تو سوال کیا ما هذا جزء رفع الیدین یو منٹ تاسو وګورئ 28 دلیل کې د فقهاء کرامو په نسبت باندې دا متروک عملو امام طحاوی فرمایي ولقد حدثني ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا ابو بکر بن عیاش قال ابو بکر بن عیاش دا مناسب د خیر القرون د دور دی په 100 هجری کې پیدا شوی 193 کې وفات دی په 100 کې پیدا دی په 100 کې در خیر القرون د دور دی رچا د سوی ما رأيت فقيها قط ما هیڅ کله یو فقيه نه دی لیدلی يرفع يديه في التكبيرة الأولى چې د تکبیر تحریمه نه علاوه رفع الیدین کړي یو فقيه مې خیر القرون کې در خیر الطحاوی جلد 165 دینه پس راځو مناسب توجه وکړئ ما تاسو ته طریقه کار خولی و د غیر مقلدینو دعوی سو اجزاو
وایي هلکه مونږ ویلو چې کوم روایت ښیي پاکې به څلور خبرې ښیي. اول نمبر لس ځای رفع الیدینو ثبوت. دویم په دې باندې مواظبت چې رسول الله همیشه تر وفاته پورې کړي من نه مخکې پرېښي. دریم نمبر د سجدو د رفع الیدینو نفي. څلورم نمبر بغیر د دې نه مونځو دا به پکې ګورو راشي تاسو د روایت دا مثال په طور طریقه درښیم. دلیل نمبر 1 عن سالم بن عبد الله نبی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک نبی علیہ السلام کان يرفع یدیه رفع الیدین به کول حز ومن کې به وګو پورې اذا افتتح صلات کله چې به مون شروع کوو سوځه شو وای کنه واذا كبر للركوع کله چې به تکبیر وایو د رکوع لپاره واذا رفع راسه من الركوع کله چې به سر پورته کوو د رکوع نه نو چار دونی شو رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده وكان لا يفعل ذلك في السجود. بخاری جلد 171 رحمانیه. ګورئ لس ځای په دې کې شته دی رفع الیدین په دې کې څو ځای شو نه ځای شو پکې نو په خپله د دیو په نسبت باندې دا مونځ خلاف سنت شو نو خلاف سنت مونځ په دلیل کې پیش کول څه معنی لري لہذا اولنی شق پکې دا دلیل کې مطابقت. دویم په دې کې دوام او مواظبت شته وخی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل شته پکې په دې کې ثبوت راغی زموږ باس په ثبوت کې نه دی بلکې بس کې دی داسې خو موږ ویلي چې په ولاړې واړه بول کړي ثبوت شته ماشوم یې غېږ کې اخیستی ثبوت شته سهار مې ویله که نه په سوارلی یې مونځ کړی مرابض غنم کې مونځ کړی دا ټول شته خو ثبوت شته سنتیت او زموږ باس په ثبوت کې بیا خو د سجدو د رفع الیدینو ثبوت شته موږ پیش کړه نفي به نشته دلته وکانه لا یفعل فی السجود دی او مونږ چې کوم روایت د سجدو والا پیش کوو سجدې له تلو سجدې نه سر پورته کوو رفع الیدین کول نو په سجدو کې اوس رفع الیدین نه کوي. څلورم د دې نه بغیر مونځ فاسد باطل لشته دی پکې. خصوصا نمبر 2 أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حظ منكبيه لاسونه به وګونو پورې وشتل وکانه يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع ويقول سمع الله ولا يفعل ذلك في السجود. دې کې مناسب تاسو ګورئ څو ځای رفع الیدین دي نه ځای څو ځای دي نو دا دلیل کې مطابقت دوام مواظبت پکې شته پکې شته دی د سجدو رفع الیدین شته دی فی السجود دی لسجود نه دی. څلورم د دې نه بغیر مونځ فاسد دی شته دی. زیات نه زیات خبر بیا دغه ثبوت راله او بعض زموږ په ثبوت کې دا مونږ اول ویلي چې باس په ثبوت کې نه په سنتیت کې دی په څه کې دی پوهېږئ تعلق خبره پوهېږئ باس په ثبوت کې ثبوت خو د سجدو هم شته که نه مونږ وویله خو تاسو هم نه کوئ ثبوت خو په پیزارو کې د مونځ هم شته سهار هم تقریبا لس اته روایت پیش کړه باس په ثبوت کې او د دې نه بغیر مونځ فاسد دی هغه هم پکې نشته اوس نمبر 3 شبه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله دي کې نشته مناسب دغه خبرې ټولې راوړي. وسوسه نمبر 4 عن نافع بن عمر قال إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه. هلکه دې کې لازم ځای راغی اذا قام من الركعتين رفع ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره مناسب بخاری جری سو دي کې لږ ځای رااله نمبر 1 اگر چې په دې روایت باسته خو باس مونږ پرېږدو. دویم نمبر په دې کې مناسب مونږ ته وخی دوام مواظبت شته ثبوت راغی زیات نه په ثبوت کې زمونږ باس نشته مونږ سار ویلي دی هغه خبر هم صفا کړی ده. دریم د سجدو د رفع الیدین نفي بیان نشته دریم د دې نه بغیر مونږ فاسد دی هغه هم پکې او وخی مونږ ته په دې پوهېږئ په دې کې چلو یوه خبره بله بنیادي کوو توجه وکئ ماته تاسو په دې یو روایت کې وګورئ کان یرفع راځي شی راځي نورو کې نشته صرف په دې یو روایت کې دی مناسب. و اذا کان چې په مضارع باندې داخل شي نو دا خو ماضي استمراري دی پیدا کوي. نبی علیہ السلام به همیشه کول نبی علیہ السلام به نو قاعدې نه ثابت شنو ورته مړه په قاعدو یې ثابتوي دلیل نه ثابت کوي قاعدې خو شرک دی ولې قاعدو دې جواب ته مخکې راشي صفحه نمبر 52 جواب نقل کړی دی.
صفحه نمبر 133 باندې راشي. پیدام کو 133 صفحه شته ده. سوال ان حدیث په دې حدیث کې بعض ځګونو کانه يرفع الفاظ راغلي دي او قاعده چې کله کانه په مضارع داخل شونه استمرار فائدہ کوي. جواب زمونږ په نس د دواړه الفاظ قضیه مهمله دي او په قضیه مهمله کې جزئیه خو یقیني وي، لیکن د دینه د زائد د پاره د خارجي دلیل او قرینه ضرورت وي. یو ځل کول ضروری پکې د همیشه لپاره د خارجي دلیل ضرورت وي. غیر مقل په خپلم په ډیرو ځګونو کې د قاعده ماتي نه مني سیوا د رفع الیدینونه. مثال کان یصلی فینا علیه، کان بچا داخل له د غیر مقل ترجمه نبی صلی الله علیه وسلم همیشه پیزارو کې منځ کول صحیح ده. یو ځل نیم ذکر دی. حواله ور سره وایي بخاری شریف جلد 1 صفحه 24 قدیمی صفحه 1 کان یصلی و حامل امامه، کان بیا په یصلی داخل نبی چې کله به منځ کوو همیشه به امامه کې ور سره و صحیح ده. بخاری شریف جلد 1 صفحه 74 رحمت قدیمی کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی علی راحلتی، کان بیا په یصلی داخل له نبی علیہ السلام همیشه پر راحله سورلی باندې منځ کوو صحیح ده. بخاری شریف جلد 1 صفحه 58 کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی فی مرابض الغنم، بیا کان په یصلی داخله همیشه به په ګړو بیزو کندک کې غوجل کې منځ کوو صحیح ده. مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې کله نه دی کړی صحیح ده غلط تو. بخاری شریف جلد 1 صفحه 61 کان نبی صلی الله علیه وسلم یدور علی نساء، بیا کان په یدور داخل له همیشه هر شپه به نبی صلی الله علیه وسلم په ټولو بیانو په یو ځای چکر لګو صحیح ده. د یوې شپې خبره د بخاری جلد 130. امام نووي رحمه الله فرمایي مناسب په دې ټولو لزګونو مو فیصله دې زګونو کې تاسو دا نه منئ، دې زګونو کې تاسو دا ټول کان په یوسل صرف په دې کان يرفعو کې درته ولې دا په نظر راځي یار دا ولې ها پل کالا امام نووي فرمایي فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون، مختار قول هغه چې په هغه اکثر محققین من الاصوليين هغه چې ان لفظ کان چې بشکل لفظ د کان لا يلزم الدوام ولا التکرار، نه لازمي ګرځي نه دوام او تکرار. وانما یان فعل ماضی يدل على وقوع مره، دا په یو ځل وقوع باندې دلالت کوي. بس نووي شرح مسلم جلد 1 صفحه 254 باب صلاه الليل وعدد ركعات. وسوسه نمبر 5 دام اهم خبره ده. ګوري ورته مالک بن الحويرث روایت در مالک بن الحويرث عن خالد بن ابي قلابه انه راى مالک بن الحويرث، بشک دل د مالک بن الحويرث اذا صلى کله چې منصور کو کبر رفع اليدين الله اکبر به وایو ورفع يديه رفع اليدين به وکړه، و اذا اراد کله چې اراده به وکړه اير کا رفع يديه چې رکوع کې نو رفع اليدين به کولو، اذا رفع راسه من الركوع کله چې سر پورته کو د رکوع نه رفع يديه. وحدث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صنع کذا، بیان به کو چې نبی صلی الله علیه وسلم د قرنګي کول. بخاری جلد 171 توجه وکړئ. و اذا مالک ابن حويرث متأخر الاسلام صحابي دی، شه دی اخیرنی زمانه کې اسلام راوړی دی او د نقل کوي چې ما نبی علیہ السلام لیدل د شرف الدین کړي دي، نو معلومی شرف الدین د رسول الله صم د اخیرنی زمانه عمل دی. د چا وای د چا مړه کې به روایت تاسو غور وکي بیا پکې الله بعد رکعتین رفع الدین نشته دی، بعد رکعتین پکې دا یو جواب شو. دا دلیل کې مطابقت. دویم نمبر د متأخر الاسلام صحابي په عمل سره دلیل نیول د عربي وقوف کار دی. چا کار دی؟ یعنی دا استدلال کول چې د اخرنی زمانه عمل له په ترک القرات خلف الامام کې درته غیر مقلدین حواله په دې روان دي. ان شاء الله یاد ساتي قرزم شو. درم امدا مالک ابن حويرث باندې کې فیصله کوي خو موږ سره د نسائی نه د روایت خولې ده. امام بخاری دلته د روایت پوره نه نقل کړي، نسائی کې پروتي به راکشي درته وي سار می درته ویلې یار راکه نسائی چې به هم دیونه ير شوی د فزیک کمزوري دي. نسائی راکه کنه سو خوځي نه سارم سپیک اسلام صحابي د عمل نه تاسو منسوخ غنئ. سیدو رفع الدین خو غیر مقلدم وای کنه اخو تاسو منسوخ غنئ. نو په سجدو پر رفع الدین کې د متأخر اسلام صحابي کې دونه چې کوم جواب تاسو کوی زموږ طرف نه دلته در نهیر نه به درته ویمو کم یو راوغستو دا نه دی بل چې مونږ راکمنه. دلته روایت د چا پیش کوو؟ متأخر الاسلام. یار وای ګناګاری گئی خو نه کنه روټه مو خړه ماړه خو یې کنه هم بل خلی کولاو کوي
چا نه روایت دی و یار دا متاخر الاسلام صحابي دی هغه وایي چې ما لیدل دی بس وایي دا اخرنۍ زمانې عمل شو نو ورته په سجدو کې تاسو څه ګڼئ څه ګڼئ که وایي چې وایي یاره مونږ یې منسوخ نه ګڼو نو بخاري نه چې د عبدالله بن عمر رضی الله عنه څلور روایت پیش لپاره کې دي چې لا یفعل ذلک فی السجود بیا به دې سره څه کوي اذا تعرض چلو دا وګوره عن مالك بن الحويرث انه راى النبي صلى الله عليه وسلم فيديه في الصلاه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع واذا سجد واذا رفع راسه من السجود او کله چې به سر پورته کوو کله سجدې لته کله چې به سر پورته کوو سجدو حتی يحاذي بهما فروز نو غونو پورې بلا سونه شکل دا سو کوي او تاسو وایي دا د متأخر الاسلام صحابي دی نو د متأخر الاسلام صحابي نه د سجدو پر فلم کې کم جواب کوي پر رکوعاتو کې زموږ طرف نه هلکه پوهېږئ پې ذهن هم پې خلاص شو ما ته زموږ د کراچۍ علامه ساجد خان نقشبندي صاحب دی ډېر لوی عالم دی پر دې بلې ډېر زبردست خدمات یې دي او ډېر زبردست قلم الله ورکړی دی ډېر زبردست د دفاع اهلسنت دوه جلدو کې چې دغه کم راله کمالي کار یې کړی دی په پاک و هند کې په علماء دیوبند باندې چې بریلیانو کوم اعتراضات کړي دي ټول یې راواغېستل هغې ډېر زبردست جوابات وکړه دفاع اهلسنت دوه جلده ځان له ضرور واخلئ هر یو طالب دلته یو بل شاهکار اوس راغلی دی موږ سره د کټنو کې رالیږلي دي هر طالب ځان سره ضرور ویسي بیا نه میلاوي د کتاب یو ځل چاپ شي بیا ورک شي په احمد رضا خان باندې په 1300 صفحاتو کې هغه کار کړی دی او تاسو به ناظرین جوړئ بیا ورته دا شی نه میلاویږي عبدالرحمن مونږ صاحب ته وایي سبا درته یو ضرور درکې ځان سره ویسئ ټیک ده ډېر زبردست قلم هم دی او الله تعالی ډېر علمي شان هم ورکړی دی انشاءالله دلته به یو ورځ له راځي تاسو ته پړاوئ انشاءالله نو هغه ما سره دلته میلمه و مخکې کال ما ته وایي چې د دې حدیث مطلب څه دی ما ورته دا حدیث ووایو د نسائی شریف والا نو ما ته ویل ما د پنجاب ټول مناظرین په دغه بنا وکړه ما ورته دا خو الزامي جواب دی د په خپل ځای پرېږده دا نه ما ته په خبره مطمئن که بس د دې حدیث مطلب سره ما ورته د حدیث مطلب دا دی زمونږ په کتابونو د اصول حدیث کې مونږه هلته د حدیث مرسل 4 اقسام وایو د حدیث مرسل 4 سګل تدریب راوي کې مونږ ویلي دي یو کشر صحابي د مشر صحابي نه یو روایت واوري هغه چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل او چې دغه سی کړي نو دی بیا هغه صحابي واسطه حذف کې برای راست خپل نقل کی دې ته سوي مرسل دا مناسب دی ته ځلې دلې ما یو کار کړی مثال لوم بیا وروسته به یو څوک راځي هغه د نه اورېدلی چې یاره زما استاد دغه سی ناسو دغه سی کړي نو هغه دی په منځ کې ویستو خپل نقل دې ته ویل کېږي روایت مرسل او د دې ګڼ مثالونه هم شته مناسب د دې ګڼ مثالونه هم شته ام المؤمنین د معراج والا روایت نقل کوي یا نور نو هغه وخت خو هغه هم نه څنګه نقل کوي د دې ګڼ مثالونه هم بلاوي او د دې لپاره دلیل سره چې دا موږ په مرسل باندې حمل کوو ځکه که ته اوس وایې چې په دې خو لیدلی و نو عبدالله بن مسعود نبي علیه السلام نه و لیدلی جابر ابن سموره نه و لیدلی دا څومره روایت چې عبدالله بن عمر نه و لیدلی دا څومره چې موږ پېژله دي ونه ول بیا به تضاد راولئ په دې جواباتو پوه شوئ یو روایت ته بل مخکې لاړ شي دا ونیسئ هغه به دغسې په یادو درته وي مناسب ما ته وګورئ د ابو داود شریف په حوالې سره دې روایت نقل کوي د وائل ابن حجر رضی الله تعالی د چا ویره وائل ابن حجر رضی الله فرمایي چې ما نبي علیه السلام لیدلی چې رفع الیدین یې کړي دي لږ چې یې راکړه که دا سوړ شو نه تې وړ چې ما لیدلی نبي اسلام چې رفع الیدین یې کړي دي نو وائل ابن حجر خو متأخر الاسلام صحابي دی څه دی یاد به ساتئ د ابو داود شریف د کمې صفحې نه چې د وائل ابن حجر روایت نقل کوي پکې 3 روایت راغلي څو په اول ځل چې دی راغی دی د سجدو رفع الیدین هم نقل کوي چا نقل کوي په دویم ځل چې راغی هغه بیا د رکوعات هم نقل کوي د سجدو نه نقل کوي په دریم ځل چې راغی بیا صرف د تکبیر تحریمه نقل کوي نور نو په هغه صفحه باندې 3 روایت په خپله مسله حل کړي دی بس بیا پکې جګړې ضرورت دی ټیک شوه بیا واورئ وایي وائل ابن حجر متأخر الاسلام صحابي دی ابو داود شریف کې دغه روایت موجود دی باحواله موږ نقل کړی دی هغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع الیدین کړي دي ما خپله کتلی دی نو دا خو متأخر الاسلام صحابي دی معلومه چې نبی اسلام همیشه کړي دي ورته په دقه صفحه باندې د وائل ابن حجر 3 روایت دي دغه راتګ 2 ځل یا 3 ځل شوی په اول ځل د سجدو هم نقل کوي په اخر ځل صرف د تکبیر تحریمه نقل کوي باقي جګړه ختم شو د اخر د تاسو راشي یو بل روایت ته دی وایي چې دجل نه کار اخلي چې هغه ښکاره کو
صفحه نمبر 150 تراشه پیدام کو دلته دی یو موضوعي روایت راخلی او باغی بصیر مسلم شریف روایت لګی وای مناسب صفحه 150 غیر مقلدین یو موضوعي حدیث پیش کړي هغه سره د مسلم شریف سند لګی د دې لپاره چې دروغ کار نشي خو دغه حدیث موضوعي دی وزاروي دی پکې دی وجنه دروغ پټول لپاره خپل سند پټي حدیث دا دی ان ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان ابتدا الصلاه نبی سم چې کلو من شروع کو رفع د رفع اليدين مې کول و اداره کله چې به رکوع کول او اداره فراسو من الركوع کله چې به سر پورته کو د رکوع نه رفع اليدين مې کول وکانه لا يفعل في سجود رفع اليدين مې کول په سجدو کې فما زالت تلك صلاه تعلق یلدا موږ د نبی سم همیشه تر دې چې د الله سره ملاقات شو وفات پورې نسب الرایج لیک 409 تلخیص الخبیر وغیرہ جواب دا حدیث موضوعی دی د دې پسند کې دوه راوی وزا او کذاب دي عبدالرحمن ابن قریش ابن خزیمه علامه زابی د بارک رګي حتی مو به وزل حدیث د موضوعی روایت به جوړول لسان الميزان جلد 425 ویلک میزان الاعتدال جلد 485 میزان 308 دوسرا راوی دویم راوی پکې عصمت بن محمد الانصاری دی ادب بارک امام واتم فرمای لیس بالقوی وقال يحيى كذاب يزو الحديث كذاب حدیث به جوړول ځان وقال العقيلي يحدث بالبواطيل عن الثقات د ثقه راویانو پسې به باطل روایت تړل وقال الدارقطني وغيره متروك دیو فرمای دا متروک د لسان الميزان میزان الاعتدال لسان جلد 162 میزان جلد 586 دارنګه حاشیه نسب الرای جلد 410 علامه نووي موي د حدیث بارکی هو حدیث ضعیف بل موضوع حدیث ضعیف دی بلکې موضوعی دی اثار سنن جلد صفحه نمبر 101 توجه کې مناسب حاصل زموږ د بحث دا شو رفع الیدین رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتدا د اسلام کې پر رکوعاتو کې کړي سجدو کې کړي خو بیا وروسته صرف د تکبیر تحریمه رفع الیدین پاتې شوی باقی ټول منسوخ او متروک ګرځیدلی وسی غیر مقلد د رفع الیدین او روایت وي هغه منسوخ روایت پیش کړي دوکه کوي د جل نه کار اخلي لکه یو څوک چې ولګيږي د شرابو د حرمت نمخ کې ولا روایت پیش کړي او قوم ته دوکه ورکړي چې شراب حلال دي څنګه چې دا سړی دوکه کوي یا یو سړی د متعید روایتو د حرمت د مخ کې والا زمانی والا روایت پیش کړي نو څنګه چې دا دوکه ورکړي دغه سي دغه رفع الیدین والا روایت چې پیش کړي دا دوکه ورکړي او دویم نمبر دی زیات نه زیات په ثبوت روایت پیش کړي په ثبوت کې زموږ جګړه نشته په سنتیت او دوام د دیونه زموږ د یو حدیث صحیح مطالبه ده ان شاء الله قیامت کی صبح تک بھی یہ پیش نہیں کر سکے گی الته د پېښور د ضلع ول را لملته ډېر غوي مدیو جوړه کړي به صاح بد حل به د اعتباد کې بیا ډېر دیو د مالدار خلک راګیر کړي دلته یو بل مناسب هغه مونږ ولې درس شروع خو دې ډېر جرأتمند په پس مناظره لراله ډېر تیز حرامي نه خو صلی مونږ پنځه ماتي کړي الحمدلله حرکت خپل ذکر نش کوله نو بیا ما خپل هفتوار درس شروع ډېر نوجوانان وو هفتوار درس ما په دې موضوعاتو عوامي انداز سره تربیت کول نو یو ورځ راته مفتي صاحب وویل نن مې عجیبه منظر وکړو ما ورته ویلي ویل دا منظر مې کتلی و چې د هغوی به امیو زمونږ به شیخ الحدیث ملا او دیو ورسره لګیا او زمونږ ملا غریب ورته چاپ شو خاموش ویل نن مې منظر وکړو ما ته ویل زمونږ د درس یوه لږ ګیره خرولې وه وایي غیر مقلد شیخ سره ولاړو ویل ته جومات کې وایي ما ورته وږي ښه نو هغه ورته روایت وایي چې رسول الله رفع الیدین کړي دي نو دا ورته دا دوه خبرې دا خو ته منسوخ وي هغه ناسخه مو وایي وروسته کړه بیا چې ورته ډېر زور ورته خو دې کې ثبوت دی که نو سنتیت وښایه ویل یقین وکړه لګیا لګ اخره کې دې بس هغه روان شو ولاړو دي نو د ټول بحث حاصل دا شو په دې به پوه شوي انشاءالله څه اشکال اعتراض سوال وي وایي مناسب